اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانفال یسألونک عن الانفال اولنی آیت ندا نما استشوے دے دا صورت دا غزوہ بدر پر سیاق و سباق کے نازل دے او دا غزوہ بدر معنی تبصرہ او دا غینا چکم مسائل و حالات را پیدا شوی دی دا غی پا بارکی پا دی صورت کے بیان دے دا بدر دا غزا پس منظر دا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غد ملگرو دا دعوت خلاف خوی و فضا پا مکہ معظمہ کے مخالفانہ جوڑا او دا مکی پا زمانہ کے چکل بیعت عقبہ وشو نو پا بیعت عقبہ نا بعد دا مکی خلق پا دے بانے پوشو چکل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزیت اللہ و علت قوت بیا مندو نو بیا به زمونږ دپاره یو مسله را پیدا شي د دې وجنه د ابتدا نه هغوی د نبي علیه الصلاة والسلام خلاف څنګه چې پروپیګنډه وه نو د هغې کې لږه نور هم تیزي پیدا کړه او آخر کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ بندوبست یې وکړو او د هغې تفصیلات به وروستو راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې حالاتو نه څه ناواقف نه و چې مدینه منوره کې لږ ونظام میلاو شو او انصار مسلمانان شو او د هغې اوس او د خزرج اهم خلق د نبي علیه صلات وسلام په تابعدارۍ کې راله او د یهودیانو سره معاهده مو شوه نو دا د مدینې منورې د ریاست نبي علیه صلات وسلام د الله تعالی د طرف نه یو ډېر لوی نعمت وګڼو او د دې د تحفظ او د دې د وسعت او د دې د مضبوطوالي دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی مهمونه هغه مقرر کړو او شروع مثلا دا چې د غزوه بدر نه مخکې نبی علیه الصلاة والسلام د بحر احمر طرف ته چې دا یوه لار وه د یمن او د شام په دې منځ کې دې طرف ته نبی علیه الصلاة والسلام ډېر مهمونه ولیږل سریه حمزه سریه سعد ابن ابي وقاص غزوه ابوا غزوه بوات غزوه ذوالعشیره غزوه ودان دا د دې بدر نه مخکینی غزاګانې دي دا خو په دې کې به صرف مهاجرین او انصار به پکې نه او د دې غزاګانو مقصد د دې لارې تحفظ کولو او دا لاره او دا علاقه د مدینې منورې د ریاست د دې سمندره پورې د دې بحر احمره پورې د دې د وسعت ورکول دا د دې مقاصدو ځکه چې قریشو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت او د حالاتو په نزاکت پویول چې تاسو خو زموږ خلاف مهمونه کوئ خو مونږ هم ستاسو چې کومه لار ده د تجارت نو په دې لاره باندې زمونږ اوس قبضه ده او دې لاره باندې تاسو تلل راتلل چې دي دې کې تاسو مونږ ته محتاج یې چې مونږ نه به اجازت الی په دې زمانه کې یو واقعه هم داسې وشول چې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه یو ځلې هلته تللی و مکې معظمې ته او د طواف دپاره عمره یې کوله ابو جهل ورته را مخامخ شو وایي که ته د امیه میلمه نه وې نو ما به ستا د دې نه به ته روغ نه وې تللی هغه وی ولې وی تاسو خو هغه صحابیانو له او بېدینه خلکو له ځای ورکړی دی زموږ دشمنانو له نو هغه ورته ووی حضرت سعد ابن معاذ چې ته ما د بیت الله نه منې کې نو زه به تا د هغې تجارت نه منې کړم چې ته کوم شام ته ځې راځې نو په کومه لاره به ځې ستا لار خو به ما باندې ده نو دا قسمه خبرې به تلې راتلې بیا یو موقع داسې راغله چې ابو سفیان دی د مکې معظمې د ټول تجارت دی ذمهدار او دی د دې سربراه پیسې چې څومره د خلکو سره وې دی راجمع کړي د 50,000 اشرفو یو تجارتي قافله جوړه کړه او لاړه شام طرف ته شام ته چې دوی تلل په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تعاقب کړی خو د هغې ذکر لږ زیات نشته په روایاتو کې خو چې واپس راتلل نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته بیا تصمیم نیولی و او د وخته ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبر چې دا خلک به راځي او هغې هم په ځان باندې پوه یو په دې ځای کې د بعضې سیرت نګارانو رای یو شانتی ده او زما رای بل شانتی ده په دې ځای کې زما د مولانا مودودي رحمه الله سره هم اختلاف دی د مولانا سید سلیمان ندوی رحمه الله سره هم اختلاف دی مولانا مودودي رحمه الله مولانا سید سلیمان ندوی رحمه الله وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قافلې په اراده نه ووتی حالانکه زما په نظر دا خبره صحیح نه ده د بخاري په صحیح حدیث کې راغلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د قافلې په نیت وتی خو مولانا مودودي رحمه الله ته د آیاتونو په مقابله کې د بخاري هغه حدیث د دې نه مخالف ښکارېږي په دې وجه هغه ویل چې د آیاتونو ډېر زیات معتبر دي د هغې په نسبت باندې زما دا خیال دی چې دا دواړه په خپل ځای باندې درست دي
دا خبره کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قافلې اراده نه کوله، ولې؟ په دې کې څه اعتراض دی؟ اعتراض دا جوړیږي چې یاره نبی علیه الصلوة والسلام باندې به خلک دا اعتراض وکړي چې تا قافلې لوټلې، نو دا اعتراض غلط دی. زما یو خطه ده د ځمکې او زه د هغې سربراه یم او زما دشمن زما په ځمکه کې زما د اجازت نه بغیر د قافلې سره ځي نه، چې غم او ښادۍ لازم زه یې نه پرېږدم چې زما نه تپوس نه یې کړی. دا خو داسې ده لکه چې دی زه په ما باندې خپې ږدي او راځي، دا خو بدماشي ده. په دې طریقه باندې د چا په ځمکه کې ګرځېدل چې د هغه سره د دشمني، تا د هغه د مرګ منصوبه کې، ستا او د هغه په منځ کې جنګونه وي، حالت جنګي، او ته د حالت جنګ باوجود ته د هغه په ځمکه کې د هغه د اجازت نه بغیر قدم دی. که ستا نیت صحیح وی نو تا به ویلې چې یاره زه په دې لاره باندې ځم، ما ته اجازت وکړه، زما سره دا قافله ده، زما د جنګ اراده نشته، اجازت به دې غوښتی وی. که ابو سفیان نیت صحیح وی نو ده به په هغه وخت کې چې واپس راته نو ده به عام اصول او طریقه دا وه چې هلکه زه د قافله مې را سره ده او تجارت سامان دی او زه ستا په دې ځمکه کې دننه ځم، ستا د حکومت په دې حدودو کې دننه ځم. نو نبي علیه الصلوة والسلام ته به یو وفد را لېږلی وی چې یاره جي مونږ ته اجازت وکړئ، مونږ په دې، دا خو بدماشي وه صفه چې تا نه تپوس نه کوم او ستا په ځمکه کې دننه ستا د اجازت نه بغیر ځم، دا خو داسې ده لکه په تا چې خپې ږدم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل په ابتدا کې د دې قافلې په مقابله کې راوته. پوهېږې په خبره باندې؟ بیا په لاره کې یو ځای ته چې ورسېد، الروحا د هغه ځای نوم دی، هلته بیا پته ولګېده چې قافله خو تلې ده او د هغې قافلې د حفاظت دپاره یو لښکر را روان دی د مکې معظمې نه، او ډېر مضبوط لښکر دی او هغې سره ډېر لوی سامانونه هم دي او جنګي سامان او جنګي تیاري ورسره د دې خلکو په ځان باندې پوه شوي دي. سړی هلته لېږلی و او د هغه طرف نه خلک رال. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې د روحا نومې ځای ته چې ورسېده، دغلته پته ولګېده چې یاره یو طرف ته قافله ده او بل طرف ته لښکر دی. اوس تاسو څنګه خوښه ده چې په چا پسې ځو؟ نو صحابه کرامو دا ووي په ابتدا کې چې یاره مونږ خو تیاري نه وه کړې، مونږ خو د قافلې په نیت باندې راوتي او تیاري م نه وه کړې. که مونږ ته د مخکې نه پته وی چې د لښکر مقابله ده نو مونږ به وسلې ډېرې راغوستې وې، ځان به م ډېر تیار کړی وی. اوس خو دا خبره لږه ګرانه ده، لیکن صحابه کرام چې بیا په دې باندې آخر پوه شو چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام اراده هم دغه ده، اوس اراده بدله شوې ده. نو بیا به هر حال صحابه کرام د نبی علیه الصلوة والسلام سره روان شو، لاړه او د بدر په مقام باندې بیا د دواړو مقابله وشو. هغه د بدر په میدان کې نبی علیه الصلوة والسلام شپه تېره کړه، د شپې باران وشو، د هغه باران په وجه باندې مسلمانانو ته ډېره فایده وشوه او د سونو دپاره یې اوبه تیارې کړې او د کافرانو هغه طرف لږ ښکته و، هلته خټې مټې پیدا شوې. دا یو نیکپالي غوندې شو د مسلمانانو دپاره. سهار له رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده خپل فوجونه مرتب کړل. د عربو عادت دا نه و چې داسې منظم به یو انګبوه او یو جنګ به جوړ شو، یو ګڼه غوندې به جوړه شوه. نبی علیه الصلوة والسلام باقاعده د خپل فوج له ترتیب ورکړو، په خپله په یو چت ځای کې ناست و، د هغې نګراني کوله، الله تعالی نه دعاګانې وغوښتې او هغه دعاګانو کې دومره حده پورې الحاح او زاري وکړه چې الله تعالی که دا خلک دې تباه کړل نو بیا به ستا بندګي ونه شي. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل د خدای پیغمبره بد دا دعا پوره ده. او بیا نبی علیه الصلوة والسلام خاورې راواغوستې او دې خلکو طرف ته وروشیندلې بشاهة الوجوه، الله دې دا مخونه سپېره کړي او الله تعالی هغه سترګې د هر کافر سترګو ته د هغه شګو نه څه حصه ورسوله. او نبی علیه الصلوة والسلام د عامې حملې حکم ورکړو. د دې عامې حملې نه مخکې حضرت علي رضی الله تعالی عنه او بعضې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دې پکې څه مبارزې هم کړي دي. مبارزه به دې ته وه چې یو سړی به د هغه ځای نه راووت او بل به د دې ځای نه راووت. جنګ وشو، د جنګ نه بعد غنیمتونه میلاو شو او یا کسان یې ته نه ونیول. دا نیول د الله تعالی هم خوښ نه و. پوهېږي حضرت عمر رضی الله عنه پرې سخت خفه کېده، حضرت سعد ابن معاذ خفه ولاړو چې دا خلک به دې نیول. نو نبی علیه السلام ته تپوس وکړو سعد ته ولې خفه یې؟ وایي زما دا نه ده خوښه چې دا خلک دا نیسي او دا لاسونه وله تړي، په کار چې سټونه ترې وهي. پوهېږې په خبره باندې؟ غنیمتونه هم میلاو شو. بیا د اویا کسان چې وینیول دی مدینې منورې ته روان کړو او د دې نه اویا کسان مردار هم کړل، په هغه کنده کې واچول. نبی علیه الصلوة والسلام ته خبرې مو کړې، وایي زموږ سره خو الله وعده پوره کړه، تاسو سره یې پوره کړه که نه؟ هغه خبره وشوه. بیا چې روانو په لاره باندې دوه کسان یې ترېنه مردار کړل، نظر ابن حارث او عقبه بن ابي معيط. دا نظر ابن حارث حضرت مقداد نیولیو. حضرت مقداد هغه دی چې دلته په دې احد کې په دې بدر کې هلته تقریر هم کړی دی. پوهېږې په خبره باندې؟ او نبی علیه الصلوة والسلام ته یې وایي چې دا خو زما قیدي دی. پوهېږې په خبره؟ زما قیدي دی نو دا خو ته وجدې. نبی علیه السلام بیا به د ده وجل پکار دی. نظر هغه سړی دی چې د نبی علیه الصلوة والسلام مقابلې کې به د شعرونه وایي، کله به یې څه کول کله به یې څه کول. پیغمبر علیه السلام چې په مکه معظمه کې په کوم ځای کېناست او آیاتونه به یې بیانول چې نبی علیه السلام به پاڅېد او دی به په هغه ځای باندې راغی او ټپې او شعرونه به یې وایي.
نو نبی علیہ السلام دې خو نه پرېږده. عقبه بن ابي معيط هغه سړی دی چې نبی علیہ السلام په دې مرۍ کې څادر اچولی دی او داسې وله تاوهه پوهېږې په خبره. نو دام نبی علیہ السلام دام نه پرېږده. نو دا 2 کسان یې مړه کړل او باقي 80 کسان یې ځان سره بوتلو. د هغې په باره کې د الله تعالی خوښه دا وه چې دا ووجلی شي. لیکن نبی علیہ السلام مشوره وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته د نرمۍ خبره وکړه چې پرېږده خیر دی مسلمانان بشي فدیه یې واله. حضرت عمر رضی الله عنه د خدای پیغمبره مړی که. بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله دا وشوه چې دا به فدیه به ترې والو. الله تعالی آیاتونه راولېږل چې دا فدیه اخیستل نه و پکار. خو ما مخکې نه دا د دې خبرې اجازت درکړی دی سورت محمد کې فشد الوثاق فاما منا بعد واما فداء. سورت محمد د دې نه مخکې نازل دی. نو په هغې کې دا ویلي شوي دي چې دشمن وتړی نو فاما منا بعد واما فداء. بیا که ته فدیه هلې او که اسې پرېږدې. نو که دا آیت مخکې نه وی نو دا کار تاسو ښه نه دی کړی. دا هغه صورتحال دی چې په دې صورتحال کې دا صورت نازل دی. په دې کې بنیادی خبره دې ته صورت انفال په دې معنا باندې وایي چې انفال د نفل جمع ده. نفل اضافي شي ته ویلی کېږي. یو سړی چې د یو کار دپاره ځي هغه اصل کار په خپل ځای او د هغې نه چې هغه اضافي څه شی میلاو شي هغې ته نفل وایي. لکه غازي له سړی یو انعام ورکړي. نو الله تعالی د غنیمتونو ته چې دا اولنی ځل و چېرته د دې نه مخکې په مالونو غنیمتونه نه و راغلي. صحابه کرامو کې په دې کې اختلاف را پیدا شو ځکه چې 3 قسمه خلک. یو قسمه خلک د نبی علیه الصلوة والسلام نه چارچاپېره وو. هغې وی دا غنیمتونه زموږ حق دی ځکه موږ د پیغمبر حفاظت کړی دی. یو قسم خلک داسې ډله داسې وه چې هغې د دشمن تعاقب کړی او دشمن یې زغلاوه. هغې وی دا زموږ حق دی ځکه موږ دشمن زغلولی دی. هغه بله ډله داسې وه چې هغې غنیمتونه راغونډ کړي وو. نو هغې وی دا زموږ حق دی او دا چونکې اولنی ځل و نو دوی ته ګناه نه وه ځکه د غنیمتونو متعلق څه واضحه خبره نه وه چې د دې به څه صورتحال. نو الله تعالی ورته اول د نفل نوم واغسته. وی دا خو تاسو ګوره تلي د خدای د رضا دپاره یې د اقامت دین دپاره یې. نو دا خو یو زیاتي شی دی. دې کې خبرې مه کوئ. هغه اصل چې کوم کار هم کړی دی د هغې متعلق خبره وکړئ. نو تمه یې ولقطې کړه. وی دا د الله او د الله د رسول دی. بیا ورته وی واعلموا انما غنمتم من شیء. دا غنیمت دی. 5مه حصه به پکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغه د ضرورياتو دپاره شي او دا باقي 4 حصې به په مجاهدینو او په غازیانو باندې تقسیم شي. دلته دا 3 اصطلاحات په ذهن کې یاد ساتئ. یو ته نفل وی او بل ته غنیمت وی. پوهېږئ په خبره باندې. نو بل ته فیع وی. فیع نفل دی ته وی چې هغه بالکل اضافي شی انعام. مثلا موږ ورته انعام وایو. یو مجاهد له د یو عمل په وجه باندې انعام میلاو شي. غنیمت دی ته وی چې د دشمن سره جنګ وکړي او د هغه جنګ په نتیجه کې تا ته څه شی میلاو شي. فیع دی ته وی چې دشمن جنګ ونه کړي خو د هغه نه بغیر د ډز ډوز نه څه شی پاتې شي لکه د بنو نذیر او د بنو قریظو نه چې کوم څه شی نه پاتې شوي نو دې ته فیع وایي. نو د هغه فیع خبره به وروستو راځي ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى. نو هغه به وروستو راشي د بنو قریظو د بنو نذیرو د خیبر والو د باغونه وغیره چې دا بغیر د ډز ډوز نه مجاهدینو ته مسلمانانو ته میلاو شوي دي. د هغې ځان له حکم دی او د دې ځان له حکم دی. دا د دې لنډه غوندې خلاصه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډېر زیات مهربان او همیشه مهربانه دی. یسألونک عن الانفال. تپوس کوي دا خلک ستانه په باره د نفلونو کې یعنې د غنیمتونو کې. د دې صورت او د مخکینی صورت په منځ کې څنګه ربط دی؟ صورت اعراف تا یې زده کړو. هلته کې د توحید خبره وه. هر پیغمبر د توحید خبره کړې ده. اوس وایه د توحید د نظام د غلبې دپاره به جهاد کې. پوهېږې په خبره باندې. او فتح چې درته میلاو شي نو څه به کې نو د هغې نه بعد ده. بیا د جهاد تیاری به په کوم انداز کې کې نو په دې صورت ته ګوره. طریقه به صحیح. غنیمتونه به څنګه تقسیمیږي. اختیارات به د چایي نو دا تفصیله. قل الانفال لله. ورته ووایه غنیمتونه د الله تعالی دپاره د ملکیت د الله دی والرسول او تقسیم د پیغمبر په اختیار کې دی. فاتقوا الله. نو د الله نه ویریږئ. واصلحوا ذات بینکم. او خپل اعمال خپل معاملات په خپل منځ کې درست کړئ. واطیعوا الله ورسوله. خبره منئ د الله او د هغه د پیغمبر ان کنتم مؤمن که تاسو ایماندار یې. انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان خوا کسان دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چې کله الله تعالی دې ته یاد شي دې زړونه اورپېږي. زړونه یې اورپېږي. وجودونه یې نه رپېږي. پیریان پې نه راځي. چغې نه وباسي. عقل یې نه خرابېږي. واذا تليت عليهم آیاته. او چې کله لوستې کېږي د دې په مخ کې د الله آیاتونه زادتهم ایمانا. د ایمان زیاتېږي. نو د ایمان د زیاتېدو معنا دا ده چې ایمان چې په چا دی خو نه زیاتېږي کمیږي. ایمان خو یو بسیط شی دی خو زیاتېدی معنا دا چې په دې کې جلا را پیدا کېږي. حسن پکې را پیدا کېږي.
تیزی پکې را پیدا کیږي، خوبي او خوږوالی پکې را پیدا کیږي. چې نیک عملونه زیات کړي نو ایمان به دې خوږي، تازه به تیره به، او چې بد عملی کړي نو ایمان به دې بیکاره وي. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. په خپل رب باندې اعتماد کوي. الذين دا کسان یقیمون الصلاة چې مونځ قایموي ومما رزقناهم ينفقون او څه چې ولې موږ ورکړي دي خرج کوي. اولئک هم المؤمنون حقا. دا کسان دي په رښتینه مؤمنان. لهم درجات عند ربهم. دي ته غټې مرتبې ملاویږي د خپل رب په خوا کې. ومغفرة او بخښنه به ملاویږي. ورزق کریم او ډېر عزتمن رزق به ورته ملاویږي. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. اوس دا کما څه معنا ده؟ نو دې کې چې ابن جوزی کومه خبره کړې ده ډېره مزیداره ده. وی امضي لامر الله فی الغنائم. د غنیمتونو په دې معامله کې د الله تعالی خبره منا او دغه څه تقسیموي. وان کرهو، اگر چې د خلکو دا خبره خو خانه ده ځکه چې وي زمونږ دي، نو ته پکې د الله تعالی دا وینا جاری کا. کما مزیت فی خروجک من بیتک وهم کارهون. لکه څنګه چې د کور نه ته غزالت لی او د خلکو خو خانه وینا مونږ د قافلې لپاره راغلیو. نو څنګه چې دی د قافلې په ځای باندې د لښکر مقابلې لتله او دا خبره یې خوښه نه وه خو تا بوتله، داسې په دې غنیمتونو کې به د دې خوښه نه وي خو ته تقسیم هغسې کوه څنګه چې الله تعالی درته ویلی دی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. په غنیمتونو کې هم داسې فیصله کوه که د چا خوښه یو که د چا نه، څنګه چې ته ویستلی وې خپل رب د خپل کور نه بالحق په رښتیا. وان فریقا من المؤمنین لکارهون. او یوه ډله د مؤمنانو نه دا خبره یې بده ګڼله. یجادلونک فی الحق. باسې کوه ستا سره د حق په معامله کې بعد ما تبینه، پس د هغې نه چې خبره پر ډاګه شوه چې پیغمبر ویلي چې اوس فیصله دا ده. کانما یساقون الی الموت. ته به وایې چې دی روانو مرګ ته وهم ینظرون ورته یې کتل. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. او چې کله الله تعالی ستاسو سره وعده کړې وه د یو د دوو ډلو انها لکم چې دا به تاسو ته ملاویږي. وتودون او ستاسو دا ارمانو ان غیر ذات الشوکة تکون لکم چې هغه بې وسلې ډلې د ستاسو په مقابله کې شي، قافلې سره دې وجنګېږئ. ویرید الله، خو الله تعالی غوښتو ان یحق الحق بکلماته چې ثابت کړي دا حق په خپلو ویناګانو، چې غالب کړي دا دین اسلام. ويقطع دابر الكافرین. او کټ کې جرړه د کافرانو. د دې آیاتونو خو دا مسله لږه مشکله کېږي. تا ته ما ووایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اولا د څه په وینا باندې ته د چا د قافلې دپاره ته، بیا وروستو پته ولګېده چې قافله هم ده او لښکر هم دی. نو بیا نبي علیه الصلاة والسلام خلکو ته وینا وکړه. د دې دلیل څه دی او ثبوت څه دی او دا آیاتونه به څنګه لګې؟ یو طرف ته قرآن وایي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. الله تعالی ته د خپل کور نه ویستې په حقه. نو د کور نه خو الله تعالی ویست او الله تعالی ته علم او جزې د څه دپاره وباسم. دا خبره خو نه دی چې پیغمبر چې وته نو څه مطلب و. په دې آیت کې سوچ کې اخرجک ربک، ته چې ویستې نو خپل رب ویستې بالحق. د رب اراده خو دا وه چې تاسو به د چا مقابلې له ځئ؟ دا فوج مقابلې له به ځئ، دا لښکر مقابلې له به ځئ. خو دا خو یې پکې دلته نه دي ویلي د پیغمبر مطلب دا و. البته دا خبره چې رب اخرجک ربک من بیتک، د کوره چې ته وتې او وان فریقا من المؤمنین لکارهون. نو په دغه وخت کې فریقا من المؤمنین لکارهون نو. نو په دې آیاتونو کې اصل کې تقدیم او تاخیر دی. تا ته ما واو د مطلق جمع دپاره راځي او د دې مثالونه مخکې موجود دي. هلته مې راته واذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم کې ویلي چې دا آیاتونه په دغه ترتیب باندې نه چې په کوم ترتیب دلته دي. اصل واقعه داسې نه ده. اصل واقعه داسې ده چې واذ یعدکم الله، پیغمبر علیه السلام خو د کور نه ووت، بیا واذ یعدکم الله احدى الطائفتین، یو ځای ته چې ورسېدل نو هلته الله تعالی ورته وایي چې اوس په دې دوو ډلو کې یو ډله غوره کړئ. او وتودون ان غیر ذات الشوکة تکون لکم. او چې بیا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، پیغمبر وعده وکړه چې الله تعالی به موږ له فتح راکوي او زه به د لښکر مقابلې نه. او کانما یساقون الی الموت، ځینې خلک پکې خفه. بنیادی خبره دا ده. د دې دلایل څه دي؟ نو دلایل دا دي چې ابن کثیر هم داسې وایي حتی اذا کان بالروحاء، نبی علیہ السلام چې روحانو مې ځای ته راغی خطب الناس، نو خلکو ته تقریر وکړو. فقال وی کیف ترون، اوس هم څه خیال دی؟ نو خلکو مختلفې خبرې وکړي. مثلا دا چې وجدا یجادلونک لاندې علماو لیکلي دي، پوهېږې په خبره باندې، لکه ابن کثیر او قرطبي
وجدالهم قولهم ما كان خروجنا الا للعير مونږ راوتلي د قافلې په مقابله کې ولو عرفنا که مونږ ته پته وی نو لاستعددنا للقتال مونږ به د قتال لپاره ځان تیار کړی وی. دا ابو حیان اندلسي البحر المحیط کې وی. دارنګ ابن کثیر وی قالو دی وی اخرجتنا للعير تا هم د کور نه راويستو چې د قافلې مقابله لبزو اولم تعلمنا قتالا مونږ ته دا نه ویل چې جنگ وي فنستعد له نو مونږ بوله تیاری کړی وی. دا خبره چې کله وشوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته دا خبره وکړه. نو دغه ځای کې بیا خلکو خبره مقداد ابن عمر پاسې هغه تقریر وکړو یا رسول الله اے د خدای پیغمبره امزل ما امرک الله چې الله را تاسو حکم کړی دی نو ځه فإنا معك حيث ما احببت چې چرته ځې موږ به سره یو لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى داسې نه وایو چې څنګه بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ویلو چې اذهب انت وربك فقاتلا ذا استا رب د جنگو کې انا ها هنا قاعدون موږ بدلته ناسیو ولكن اذهب ذا انت وربك فقاتلا تم جنگ کوا رب د مدد کوي انا معكما مقاتلون موږ به سره جنگيګو ما دامت عين منا تطرف تسترګ مرپی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا خاموش شوی نه بیا سوای. نو بیا حضرت سعد ابن معاذ پاسید وی لقد آمنا بک مونږ پتا ایمان راوړی دی وصدقناک استا تصدیق هم کړی دی وشهدنا ان ما جئت به دا انصاری دی کنه چې د پیغمبر علیه السلام روح انصارو طرف ته دی. دا یو اولنې ځل او دا مقداد خو څوک دی دا خو مهاجر دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مهنه د انصارو خبرو په دې انصارو پکې ډیر زیات کسانو د اوس پکې 61 کسانو او د خزرج پکې 170 کسانو اکثریت خو پکې د دیو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سره ځکه خبره وکړه. نو حضرت سعد ابن معاذ پاسې د دایوي وشهدنا ان ما جئت به هو الحق پدې گواہی چې تاسو وراوړي د رښتیا دي او اعطیناک عهودنا ومواثیقنا على السمع والطاعه موږ د خبره د منلو مضبوطه وعده کړې دي. فمز یا رسول الله لما اردت نو چې سړي خوخي د خدای پیغمبر هغه لزا فوالذي بعثك بالحق پاغه ذاتم د قسم ته پر رښتیا لګلې لوست اورست بنا هذا البحر كمون توي دي سمندر ته او فخذته تو مون توي چې ورننوځي پکې تو ورننوځي نو لخذناه معك مون به تاسو سره سمندر ته ټوپ کو سمندر ته سره ټوپ کو. وما تخلف منا رجل واحد یو سړی به مستنه پات کیږي. وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا پدې نه خپ کیږي چې سبام د دشمن سره مخامخ کی ځکه چې انا لنصبر عند الحرب په جنگ کې مونږ ثابت قدم یو صدق عند اللقاء چې مخامخ شو بیا رښتیا وایو رښتینی خلک بیا تختونه. ولعل الله يريك منا ما نقر به عينك کله چې الله تعالی ته زموږ په عمل کې داسې سوخي چې ستاسو سترګې په موږ یخي کو فسر بنا على برکت الله زه د خدای په برکت روانم کو. او دې موقع باندې د یو بل خبره هم کړې ده وایي په خبره باندې هغه دا چې ولعلک کې دې شي د خلکو چې خبرې وکړي چې تا هم ته ویلې د قافلې مقابله لزو اوس خدای ته لخر راغی. نو حضرت سعد ابن معاذ دا یو خبره دلته بل مکړه دې دا وی ولعلک ان تكون خرجت لامر او دا مونږ ته پته ده کې دې شي چې ترا وته وي نو ستا په هغه وخت کې بل خیال چې قافله وي خو احدث الله الیک غیره اوس الله تعالی بل حکم راولېږي. نو فانظر الذي احدث الله الیک فامزله بس چې الله تعالی ته سویل دي نو ته چې دغه لزو تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. اصل خبره دا ده البته په دې سره یو اعتراض راځي چې کما اخرجک ربک من بیتک د کور چې راوتی نو زما دا رائے دا چې د دوه جوابونه دي. یو دا چې اخرجک ربک دا نه دی ویلي چې خرجت من بیتک ته چې د کور راوتی نو ستا مطلب د قافلې نو بلکې د دیو بلکې الله تعالی ترا یستین او د الله تعالی اراده خدا او چې تا چل رسول روباسي د قافلې په مقابله کې د لخر لره وباسي. لیکن که فرض که دا خبره نمشي نو زه دا وایم چې بیت د پیغمبر یوازې هغه نه دی چې پیغمبر پکې زه وایم لکه دا پاکستان زما کور دی نو چې زه په کراچۍ کې مې منظم زه په خپل کور کې یم نو کوم ځای چې زه د دې وطن صرف باشنده یم حکمران نه یم خو زه وایم دا وطن زما کور دی. نو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د پاره ټوله مدینه ام کور دی او د مدینه د ریاست چې څومره حدود دي دا ټول د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کور دی. نو عین ممکنه چې د روحا هغه ځای چې دغه وخت پورې د مدینه منورې د ریاست د حدود د روحا پوری نو دا خو دومره غټه خبره اډو ده نه حکمران تر دې خبره حق حاصل لې چې هغه د خپل ریاست ارزه تخپل کور وي. دا خبره خو عامه خبره ده تاسو په دې خبره باندې نه رسېږئ.
دا مطلب شو. او د دې خبرې یوازې زما وینا نه ده، ښه پوهېږې په خبره باندې. نو دا تفسیر کبیر یو نکته چې مې لیدلې ده نو په هغې خوشحاله شوم. چې کله زما په ذهن کې دا توجیه راغله نو تفسیر کبیر دا نکته چې مې ولیده په دې خوشحاله شم چې د بیتک نه مراد څوک دی. ویرید بیته بالمدینه، یا خو د مدینې کور مراد دی، او المدینه نفسها، یا دا ټوله مدینه مراد ده. او زه به پکې دا ووایم چې د مدینې دا ټول ریاست مراد دی. ولې؟ لانها موضع هجرته وسکناه، دا ټول علاقه د هجرت ځای دی او د اوسېدو ځای دی. نو دا ممکنه ده چې من بیتک نه مراد د ریاست دغه حدود ټول، چې د ریاست حدود نه ته راوتې نو په دغه وخت کې دا نیت. وان فريقا من المؤمنين لكارهون، او بشک یو ډله د ایماندارانو دا خبره بده ګڼله. او یجادلونک فی الحق، تا سره باس کو په حق بعد ما تبین، پس دا غینه چې خبره ښکاره شوه. څنګه؟ تفسیر قرطبی وی بعد ما تبین لهم انك لا تأمر بشيء الا باذن الله. اوس خو د پیغمبر وینا چې د تدارج د توجه د لخر مقابلې لزان، دا خبره پیغمبر د الله تعالی په وینا کوي، نو بس خبره ختم شو، بیا به اختلاف نه دی پکار. دا مطلب شو. ويريد الله، الله تعالی غواړي يحق الحق. يحق الحق ترجمه تفسیر قرطبی کړی دا یظهر دین الاسلام، اسلام په غالب کی. ويقطع دابر الكافرین، او کټ کی جړل د کافرانو. ليحق الحق، چې الله تعالی ثابت کی حق، ويبطل الباطل، او باطل ښکارا کی باطل یعنی میټاو کی باطل ورانی. ولو کرہ المجرمون، او اگر چې مجرمان دا خبره بده غني. اذ تستغیثون ربکم، چې کله تاسو فریاد کو او مدد غوښته د خپل رب نه، فاستجاب لكم، الله تعالی د دعا قبول کړه او جواب یې درکړ چې انی ممدکم، زبستاسو مدد کوم ب1000 من الملائکه، پسرو ملائکه باندې مردفین، چې په یو بل پسې به پرله پسې را رواني. وما جعله الله، او نه دې ګرځولې الله تعالی دا مدد الا بشرا، مگر زیری ولتطمئن به قلوبکم، او دې لپاره چې مطمئن شي په دې باندې تاسو زړونه. ومن النصر الا من عند الله، او نه دې مدد مگر د الله تعالی طرف نه. ان الله عزیز حکیم، بشک الله غالب او حکمت والا دی. اذ یغشیکم الناس، نو دا په بدر کې هم داسې ده او په احد کې هم داسې شی و چې په مسلمانانو باندې خوب راغی. دا خوب د الله تعالی طرف نه یو اطمینان. په جنگ کې خو سړی یریږي کنه، په جنگ کې خو سړی څه کېږي؟ یریږي په جنگ کې. مولانا عبدالرحیم صاحب د الله تعالی وبخي تللی چې افغانستان ته په هغه زمانه کې، نو مانګ ته بیا قصه کوله، وایي چې په خپله به یې داسې وایي، رښتیا خو دې ته وایي ملګرو ته مې وایي چې که بېګاله څوک هلته په یو ځای کې چې ته ډېر مشکل به بمبار به و، جنگ به و، څه به و. وی ما وی چې که څوک وده نه شو نو دا به یریږي، او که څوک وده و نو دا به نه یریږي، پته به یې سهار له لګي. نو بیا ټول وده به زه یې خومه. بیا مې ورته صفا وویل چې یاره زه خو یې خومه بېګا. فارموله ما جوړه کړې وه چې که څوک وده شو دا به نه یریږي، او که څوک نه یرېده نو دا به وده شوی، نو بیا ټول وده به زه یې خومه. نو ما چې دا خو په ما صادقه شوه، پوهېږې په خبره باندې. او بل یو ملګری یاد کړ، هغه به داسې ګوډ وډ کېده، مونږ وله سورلي انتظام کړی و، وایي چې تلی نه شم. وایي په دې کې چې بمبار شروع شو، وایي چې مونږ کته وایي هغه دی پورې منډه والې وه. مونږ چې لکه ته خو روغ، تا خو وایي زه ګوډ یم. وایي چې څه خبره یم، خو بس منډه مې ووایي. دا خپل ملګري یو بل سره ټول مشران، رښتیا رښتیا به وایي. ستا په شان خو نه چې څه کردار یې کړی نه و، ستا په شان دا ستا د چا ته وایم تاسو یې نه پېژنئ. اذ تستغیثون، دا مطلب دی. ومن نصر الا من عند الله اذ یغشیکم النعاس، چې کله الله تعالی په تاسو باندې راخور کړه دا خوب او پرکالي، امانتا منه، دا اطمینان د الله طرف نه. وینزل علیکم من السماء، او الله راولېږلي په تاسو باندې د اسمان نه مانو وليطهرکم، چې تاسو پاک کړي. ویذهب عنکم رجز الشیطان، او لرې کړي تاسو نه وسوسې د شیطان. شیطان به ورته وایي چې اودسونه هم نه دي کړي او جنګ به کوئ او دا به څنګه چلي. نو الله تعالی اوبه راولېږلي. وليربط على قلوبكم، دې لپاره چې الله تعالی ستاسو زړونه کلک کړي. ويثبت به الاقدام، په دې باندې قدمونه مضبوط کړي. نو دې طرف ته ځای اوچتو، اذ انتم بالعدوه الدنیا کنه، وهم بالعدوه القصوى، دې په اوچت ځای کې نو هلته نه اوبه رالې، نو هغه ځمکه کلکه شوه او باقي اوبه د کافرانو طرف ته رالې، نو هلته چقړې شوې. نو هغې دپاره مشکل شو او دې دپاره اساني شو. اذ یوحي ربک الى الملائکة، چې کله وحي کوله ستا رب ملائکو ته، انی ماکم چې زم ملګری یم، فثبتوا الذین آمنوا، نو کلک کړئ ایماندارو، نیکان صالحان او ملائک چې په کوم مجلس کې نو هلته اطمینان، شیطانان چې په کوم مجلس کې نو هلته مصیبتونه. نو د ملائکو د راتلو یو فایده دا ده چې فثبتوا الذین آمنوا، دا مؤمنانو ته کلک کړئ. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، دا به واچوم په زړونو د کافرانو کې ستاسو رعب، د دې مؤمنانو رعب. فاضربوا فوق الأعناق، نو وهئ د پاسه د سټونو نه سټ وله وهئ.
فوق العناق یعنې سټ او د سټ نه د پاسه داسې ګزار کوئ چې ګزار هم خالي نه ځي. واضربوا منهم كل بنان وهې د دینار یو بند نو دا د الله تعالی حکم ملائکو ته دی چې ملائک به دا کار کوي او دی وایي نه نه داسې مه کوه نو دا هېڅ نه دي زده کړي. ذلك بانهم شاقوا الله دا په دې وجه الله تعالی ملائکو ته وایي چې دا سټونه ولا وهې دا کپرې ولا وهې او دا بندونه ولا وهې چې دی مخالفت کړی دی او ضد کړی دی د الله او د رسول سره. ومن یشاقق الله ورسوله او څوک چې ضد کړي د الله او د رسول سره فإن الله شدید العقاب الله د سخت عذاب ورکوي. ذلکم خبرمدار فذوقوه بشکې دا عذاب او یوازې دا عذاب نه دی وان للکافرین عذاب النار اصل عذاب خو د جهنم هغه دی. اعاذنا الله من ذلک. بیا هدایات دی اوس د جنگ او د جهاد آداب دي دا به چېرته ته کله بیان کوي که نه داسې مرحله به چېرته راشي چې د جهاد آداب او د جنگ آداب هم بیان کوي. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اذا لقیتم الذین کفروا چې مخامخ شئ تاسو د کافرانو سره زحفا په میدان جنگ کې. اصل کې د زحفا معنا خو طولان دی. طولان پېژنې که نه ماشوم چې ځان پس د خپلې سره راکاږي او داسې په ځمکه ښویېږي دې ته طولان وایي په پښتو کې. خو مطلب یې دا دی چې الزحف الدنو قلیلا قلیلا چې سړی په دې میدان کې پوره منډه نشي والی نو دا په جنگ کې داسې ولې منډه نشي والی ځکه چې وسلې ډېرې تورمي او غشیمي په دې زمانه کې خو چې دا وسلې څومره زیاتېږي نو دا نه هر څه د نه چار چاپېره نو څنګه به ازاده منډه ووهي. نو دې معنا دا ده چې د ډېر وسلې د وجې نه داسې په قلاره قلاره خلک رواني نو فرار من الزحف میدان جنگ نه تېښته دا نه ده پکار دا ډېر سخته ګناه ده. اذا لقیتم الذین کفروا زحفا چې کله تاسو مخامخ شئ دا کسانو سره چې کافران دي زحفا په میدان جنگ کې دا هغه حاصل معنا دی ورنه د زحفا خپله معنا تا ته ما وي الدنو قلیلا قلیلا د درونوالي د وجې نه سړی په قلاره قلاره رواني خو حاصل معنا یې دا شو. فلا تولوهم الادبار نو دې ته شامالوئ دا شا ورته مه ګرځوئ راتښتئ ترې نه ومن یولهم یومئذ دبره او چا چې راواړوله دې ته خپله شا راوتښتېد تې نو فقد باء بغضب من الله دی د الله تعالی په غضب باندې اخته شو. البته دوه کسان ته مستثنا دي څوک الا متحرفا لقتال مگر که چېرته دی اوړېدونکی یو دا اوړېدلی د جنګ ته یو تدبیري د دشمن نه ځان بچ کوي او داسې هغه له دوکه وله ورکوي اب مخامخ نه ګزار وکړي دې ته طرف ته شي. متحرفا متجنبا دې ته ډډه کوونکی او دا ډډه کوونکی د څه دپاره یي د تېښتې دپاره نه یي لقتال د جنګ دپاره یي چې په دې بل طرف وله راځم. او متحیزا الی فئة یا دې پناه اخیستونکی یو بلې ډلې ته مثلا دلته دی لږ ملګري دي وایي هغه ډېرو ملګرو خواله به ورشم یا د هغه طرف نه به حمله وکړم نو دا د جنګ دپاره دا تلل شو نو دا خو کېدی شي خو چې دا نه وي نو فقط باء بغضب من الله دی اخته شو د الله تعالی په غضب ماواه جهنم او ځای د اوسېدو د دوزخ دی او بئس المصیر او ډېر بد ځای د واپسۍ دی. فلم تقتلوهم دا خلک تاسو نه دي وجلي ولکن الله قتلهم لیکن دا الله تعالی وجلي دي. وما رمیت اذ رمیت او تا نه دي رسولي د دې خلکو سترګو ته دا شګې اذ رمیت چې کله دي ورویشتلې دا مطلب دی نبي علیه الصلاة والسلام شګې ورویشتې نو وما رمیت څه معنا ده تا نه دي رسولي د دې ارې کافر دي سترګو ته دا شګې اذ رمیت چې کله دي ورواچولې نبي علیه السلام صرف ورواچولې خو د هر کافر سترګو ته چا ورسولې الله پاک. ولكن الله رمى لیکن دا الله تعالی ورسول دي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا او دې دپاره چې الله تعالی کافران تباه کړي او مؤمنان وازمي په ښه ازمیښت باندې ښه ازمیښت دا دی چې فتح یې وله ورکړه ازمیښتونه خو ښه وي او تکلیف دهن بالنصر والاجر دا مطلب شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې گزارونه کړي دي ځینې خلک وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په چا گزار نه دی کړی نو دا واوره تفسیر زاد المسیر ابن الجوزی ورما صلی الله علیه وسلم یوم خیبر بسهم د خیبر په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام یو غشی واغسته یو غشی ورویشته فاقبل السهم یهوی نو دا غشی ورتاوید حتی قتل ابن ابي الحقیق چې په ابن ابي الحقیق باندې ولګېد او هغه یې مړ کړو نو یو خدا مړ شو. دا چاوی زاد المسیر ابن جوزی وی ابن ابي الحقیق په غزوه خیبر کې چا وجلی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام. بل دغه ابن جوزی وی چې ابی ابن خلف چې دی طعنه النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام په ده باندې د نیزې گزار وکړو په چا په ابی ابن خلف باندې وهو یخور خوار الثور او د غوی په شانې رمباړې والې د غوی په شانې څه والې
نو بعض روایاتو کې دا هم راځي چې خلکو ته وایي چې بیخ دی وزه دومره خو نه لګېدلی لوی سړی مشر او دومره چغې وی شرمېږم نه هغه وی خدای کو چې په ما کوم ګزار پیغمبر کړی که دا مې په تاسو ټولو تقسیم کړو زما نه به زیاتې روړې ووهئ نو دا مې امام ابن جوزي وایي وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بشک اللہ تعالیٰ اوریدونکی پوی دی ذالکم دا سزا خو نقد وسکے وَأَنَّ اللَّهَ موهن کید الکافرین او پدیم پوښه چې الله تعالیٰ پکون کې د سازش د کافرانو بے قدر کون کې د سازش د کافرانو ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح د دې رخ هغه مشرکین طرف ته دی دا دغه چې راتله کنه د ابو جهل دی قافله چې راتله نو دا د قافلې د حفاظت دپاره نو د ابو جهل چې راته نو د بیت الله د پردې ونیولې وی اللهم اقطعنا للرحم خدای چې په مونږ کې څوک د رشتې کټ کوونکی دی و ازلمنا لصاحبه او چې په مونږ کې کم غټ ظالم دی نو فانصره علیه دی بل په فتح ورکا ظالم باندې او په قاطع الرحم باندې دی غیر قاطع الرحم او دی غیر ظالم لسه ورکا فتح ولا ورکا نو الله تعالی وی دوام دی قبول کړه ان تستفتحوا کتاسو فتح غختا فقد جاءكم الفتح فتح خرالا وان تنتهوا کتاسو قلار شي فهو خير لكم دا بدل خي د پیغمبر د مخالفت نسم شي قلار شي وان تعودوا کتاسو واپس راځي مقابله تا نعود من واپس راځو د پیغمبر مدد لا ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا او بچمن کی تاسو نستاس داړه ل شي ولو کثرت اگر چ ډیري وان الله مع المؤمنين پدې باندې پوښي چې الله د مؤمنانو مرګره یا ايها الذين امنوا ای ایماندار اطیعوا الله ورسوله خبر منه د الله او د پیغمبر ولا تولوا عنه د پیغمبر نه مخ ماړوي وانتم تسمعون خبر اوره ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا مکه دا کسانو بشانت چې وای مونږ واورید وهم لا يسمعون وهم لا يسمعون او منینا ان شر الدواب بشکنا کار پټولو زنده سرو کې عند الله د الله په نظمانه الصم البكم هغه کانو چاړه دي الذين کسان لا يعقلون چې دا عقل نه کار نه علي شیطانان کافران دا د لټکې نه او د مار نه او د لیونی سپینه ډېر ناکاره دي ولو علم الله فیهم خیرا او که الله تعالی ته په دې کې خیر معلوم وي یعنی انابت پکې معلوم وي په دې کې توجه حق ته معلوم وي لاسمعهم دې له به توفیق ورکړی وي که الله تعالی ته په دې کې توجه او انابت معلوم وي چې د دې اراده د هدایت ده نو الله به له توفیق ورکړی وی ولو اسمعهم او که بغیر د انابت نه دي ته واورئ نو لتولوا دي به مخړئ وهم معرضون او دي مخړونکي دي دا مطلب دی که دي له الله تعالی دې کې انابت نه او الله تعالی ورته خبره اورئ نو اوس ورته ګوره اورئ ورته او دغه دي مني نه خبره خو ته هغه اورئ که نه توفیق به هغه چاله الله تعالی ورکوي چې په چا کې انابت وي او بغیر نه انابت نه خو ورته اسم اورئ خو ولو اسمعهم ورته اورئ لکه اوس چې ورته اورئ وهم معرضون او خلک مني نه مختیاړي اغا حد اوسط پکې مقرر نشه یا ایها الذين امنوا ایماندارو استجیبوا لله وللرسول خبرو منه د الله او د پیغمبر اذا دعاکم لما یحییکم چې کله تاسو ته आवाज وکي دا کار د پاره چې په تاسو کې ژوند را پیدا کړي پیغمبر د आवाज کې ناراضي به وتا ابو سعید ابن المعلا وای ما ته پیغمبر علیه السلام आवाज وکړو نو زور نه رالم چې بیا ولا ورلم ما ته وتا ته ما आवाज نه وکړې ما یې مامونز کاو وتا قران کې نه ویل شي استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم چې په منظم ولاړ پیغمبر د توي رازن ورځي به مونږ پرې دی ورځي وعلم د پیغمبر شان پیژنې کنه پیغمبر ډېر به شان دی او اذا دعاكم لما يحييكم پیغمبر چې د کوم شي د پاره आवाज کوي هغه بستا د ژوند ذریعہ کنه تا به ژوند دی کوي وعلموا پرې باندې پوښي ان الله يحول بين المرء وقلبه چې الله تعالی حائل واقع کیږي او پرده راولي د انسان او داغه د زړه په منځ کې بین المرء د سړی او قلبه او داغه د زړه په منځ کې داغه د اراده په منځ کې کله د دیوسس اراده وشو دا کار سیده کوي بیا د نیکی ده ځکه چې کېدې شي سبا له بیا د اراده نه دا معنی ټیک ده او دا معنی ټیک ده چې انسان د الله تعالی نه څه شی پټولې نشي وعلموا پدې باندې پوښي چې الله تعالی حائل دی او پرده ده الله تعالی په خپل حائل دی په خپل علم په وجبانه بین المرء وقلبه د سړی او داغه د زړه په دې منځ کې یعنی د انسان او داغه د زړه په منځ کې د الله تعالی علم دی نو د الله تعالی د علم نه څه شی پټیږي نه دا خبره علماء کوي فلا يزمر العبد شيئا في نفسه الا والله اعلم به انسان چې پړه کې څه پټي الله تعالی ته پته وانه الیه تحشرون پدیم پوښي چې الله تبارک مکیږي واتقوا فتنه ويرګي دا غلوی مصیبت نه لا تصيبن الذين چې نه برسیږي आवाज کسان ته ظلمو منکم چې ظلم کړي پتا سو کې خاص صحیح आवाज
مطلب دا چې خلک ظالم ویني ظالم ظلم کوي او د نه منې کوي نو په ټولو به عذاب راځي دا مطلب دی واعلموا په دې باندې پوه شئ ان الله شدید العقاب چې الله تعالی سخت عذاب ولده واذکروا اذا انتم قلیل یاد کې چې کله تاسو لږ وي مستضعفون فی الارض کمزوري وي پس ما کې تخافون یریده ان يتخطفکم الناس چې وب تختی تاسو در خلق په مکه معظمه کې فآواکم زید درک په دې مدینه کې وایدکم من نصره او په خپل مدد مضبوط کړي ورزقکم من الطیبات او تاسو له رزق درکړه پاک رزقونه لعلکم تشکرون چې شکریا ادا کړئ یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ د الله او د پیغمبر سره وتخونوا امانتکم او خیانت مکوئ د خپل امانتونو سره وانتم تعلمون او تاسو خپویږئ اوس تاسو ته اقتدار ملاو شو کنه عہدے ملاو شي منصب ملاو شو حکومت ملاو شو نو خیانت بنکې واعلموا په دې باندې پوه شئ انما اموالکم واولادکم فتنه چې تاسو د مالونو او تاسو د اولاد چې د فتنه د ازمیښت دی فتنه عذاب ته نه وایي مال او بچي عذاب نه دی خدا څه دی ازمیښت دی ځکه چې دا سړي خوښي نو وان الله عنده اجر عظیم او د الله تعالی سره ډېر لوی اجر او ثواب دی یا ایها الذین آمنوا بیا د جهاد آداب یا ایها الذین آمنوا ایماندارو ان تتقوا الله که تاسو د الله نه ویریږئ او جهاد ته میدان ته وځئ نو یجعل لکم فرقانا تاسو له الله تعالی مقرر کی فیصله کن فتح مدد ويكفر عنكم سیئاتکم وبغفر تاسو ګناونه ويغفر لكم بخنه برته کې د غټو ډول ګناونه والله ذو الفضل العظیم والله تعالی لوی فضل خاوند دی واذ يمكر بك الذين كفروا دا پټه پټه اشاره ده چې دا غنیمتونه چې ملاو شو دا فتح چې ملاو شو نو دا د چا د وجنه دا د الله تعالی د مدد د وجنه لکه ګوره دا پیغمبر چې هغه زنه روغ مکه نه راويست نو دا چا دا خو تاسو نه وای کنه چې څوک چې ما غنیمت راغون کړل څوک ما د پیغمبر حفاظت کړل نو هغه وخت خو تاسو نه وای کنه دا اشاره واذ يمكر بك الذين كفروا دا روایتو کې راغلي دي چې د مکه د خلک راغون شو چې کله په دې پوجا خلک مدینه منوره ته روان نه بر د نبی له سلام مزي نو دارالندوه کې مجلس جوړ کو ابو جهل هم پکې تفسیر ابن کثیر او نور خلکو لیکلي دي چې د شیطان ابلیس پکې د یو غټ ملک او د یو سردار په شکل کې راغی د مکه خلکو ته ته سو کې وېزه د نجد نه راغله ما نجد ریاض د علاقه چې کومه ده او چته وې دغه علاقې نه راغله ما اوریدلې مې چې تاسو ردی سړي خلاف سم مشوره کوي ما اجازه هم پکې دلته تاسو څه مشوره درکم وېزه خبر اذن نو چې ورل نو خصم کوله د سره یو کس پکې پاسې ده وې دا چې چل به وکړو چې دا پیغمبر دې به اوتړو قید به کولته اتکړې به تواچو زنجیرونه به تواچو نو دا شیخ نجدی دا شیطان چې را پاسنه وی روغه کلی ونی تاسو به وټړې مرګري به را اخلاص کړه مرګري په سر ور کوي په خبره باندې بیا بسکه نو بیا پکې بل را پاسې دو ویره داسې به وګورئ خپل کلی نه به وشړو بل ځای ته دلاړ شي وی چې بل ځای ته لاړ شي نو د وینا نه خبره ده د خبرو کې خصم جادو ده د ټول خلک دا ټول عرب به پسې راشي او تاسو به د کلی نه وباسي نو بیا ابو جهل پاسې دو وې زما د سرایل او د مشوره پیش کوم چې دا غي بالکل زبردست مشوره سم مشوره رستا وې دا چې چل به وکړو چې د هر قبیلې نه به یو مضبوط ځوان وګورو 13 توره بوله ورکو او یکبارګي به پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړي ار یو تن به لکه یو توري پشانې گزارو نو دا بنو هاشم به بیا چانه بدلني کار خبره ده چې بیا به صرف په پیسو راځي شنو پیسې بورډې ورکو مصیبت نه بخلاص نو دا ابلیس را پاسې وی بالکل دې ځوان سم خبره وکړه په دې پیسې لاو شو دا نو بیا د نبی رسول سلام د کور نه ګیره چا پیرا کړه او رسول الله صلی الله تعالی جبرئیل علیه السلام راولې ته تیزا بیا نبی علیه السلام دا شي خور راواسته دې په سترګو کې وشیندل ابو بکر صدیق ته د مخ نه ویلو به اوخه به تیاری کې وزوب نو د شپې تر اوته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د په بستر باندې پروت او نبی رسول الله لا التغار هرات غار ثور ته درې ورځې په هغه ځای کې تیر کړې حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها ورلا په مې وړل او خبرونه به ولول ویګه په خبره باندې ابو جهل سبا راغی د دینه تاسو کو ورته وی چې ستا پلار شو چې ما ته پته نشته نو سپېړې تی وستا ویګه په خبره باندې چې تا ته خپته د خو ته نه کې بیا یو قائف را واست چې هغه د منډونو نه خلق معلومول نو منډونه تلت هغه د غار سره ته ورسول اسړي ورته وی چې دا یو من خو زه پیژنم ویګه په خبره باندې وې دا خو د چا دی وې دا خو د ابو بکر صدیق دی او دا بل نه پیژنم خو ما ته دومره پته ده چې په بیت الله کې چې کوم مقام ابراهیم کې هغه قدمونه نه دي وې دا غي په شانته دي نو بالکل د شخکاری لکه چې دا غ بچی چی دومره هغه ظالم ډیر زیات ماهر و لیکن الله تعالی دا حالات را پیدا کړو چې هغه یو بل ته وی چې بدل ته نشته
پوهېږې په خبره باندې. او هغه خبرې هم په تفاسیرو کې لیکلي دي چې مرغۍ هلته جالې واچولې، جولاګي هلته کور جوړ کړو. هغې ویې نه دا چې دلته وی خو د دې نه به اخوا چې ننوتی خامخا به دا نظام خرابېدی. دا وإذ يمكر بك الذين، او چې کله سازش کوي ستا خلافه کسان چې کافرانو لیثبتوک چې ولې تړي او یقتلوک یا دې مړ کړي او یخرجوک یا دې د کلي نه وباسي. ويمكرون ويمكر الله، او دیم سازش کوي الله تعالی د دې سازش توڑ کوي. والله خير الماکرین، والله تعالی بهتر د تدبیر کوونکو نه دی. واذا تتلى عليهم آیاتنا، چې کله ولستې د دې په مخ کې د آیاتونه قالوا دی وای قد سمعنا من واوریدو لو نشاء لقلنا مثل هذا، كما غواړو موږ هم د دې په شانتي ووایو. ان هذا الا اساطير الاولين، دا مگر دا قصې د پخوانو خلکو دي، افسانې. دا بچاوي دا نضر ابن حارث بوي، ابو جهل بوي. واذ قالوا اللهم، او چې کله د ابو جهل په کې دا خبره وکړه چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، الله تعالی کدا قرآن ستاره طرف نه رښتیا یو دا پیغمبر، فامطر علينا حجاره من السماء، راول په باندې کانی د اسمان نه درد عقل چې رښتیا یې نو کانی. دیو جنا دی علماء لیکلي قرطبي چې عبد الله بن عباس روایت دی، یو يهودي د حضرت علي سره باسو، نو هغه يهودي حضرت علي ته وی چې انت من القوم الذي قالوا، تدا خلقونه چې دای ویلو چې دا حق نه په موږ باندې کانی وروره. نو حضرت علي وته وی تدا خلقونه چې هغه د دریاب نه چې پوری وته نخپل عالم دی وی او خپل پیغمبر ته وی چې اجعل لنا الها كما لهم آلهة، ويتداغ خلقونه دا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، وشكل دي ويلي وشي الله تعالى كدا قرآن ودا پیغمبر ستار طرفنا حقي، فأمطر علينا حجارة من السماء، فمن اسمان نكاني رو رواويتنا بعذاب علي من العذاب دمناك راكا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، او الله تعالی دی له داسې عذاب نه ورکوي چې ته پکې موجود یې، چې پیغمبر په قوم کې موجود نو الله تعالی عذاب نه ورکوي. یو وجه دا ده. او دویمه وجه دا چې استغفار غواړي نو بیا مولا الله تعالی عذاب نه ورکوي. وما كان الله معذبهم، او نه الله تعالی چې دی له عذاب ورکوي ټول ختم کوي. وهم یستغفرون، او دی بخنه غواړي د الله تعالی نه. نو دیم چې د بیت الله نه بتاویدو نو غفرانک به وي. اوس چې پیغمبر ته راغی نو یو وجه ختم شو، پیغمبر پکې نو عذاب نه ورکو. دوه وجه وی کنه، یو استغفار کوي بل پیغمبر موجود. اوس ته پیغمبر راغی نو د استیصال عذاب ولا نه ورکوي چې بالکل جرړې ختم کی، او داسې عذاب چې څنګه پرې بدر کی نو دی ولا ورکو، ځکه چې دا یو وجه ختم شو. وما لهم الا يعذبهم الله، او وس سشي بردي در چې الله به عذاب نه ورکوي. وهم يصدون عن المسجد الحرام، او دي خلق بندي د مسجد حرام نه، وما كانوا اولياءه، او دي د مسجد حرام متوليين نه دي استحقاقا، حق نشته چې د بیت الله متوليين او نگرانان شي. ان اولیاءه نه دي حقداران د دې بیت الله د دې خدمت او د ذمہ داری، الا المتقون، مګر څنګه د خدای نه یریږي. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي. وما كان صلاتهم من البيت الا مكاء وتصديا، دی بسنګ د بیت الله ذمہ داران د بیت الله قدر نه کوي. د بیت الله قدردار چې شپېلې پکې وي او پړقې پکې وي، دی خو د بیت الله قدر نه پیژني. وما كان صلاتهم عند البيت، او نه د دې د منځ او عبادت د بیت الله په خوا کې الا مكاء، مگر شپېلې والو نه مکه شپېلې بوو. وتصدیه، او لاسونه پړقول. فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، اوس کې عذاب پرې ور تاسو کافران وي. ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، خرج کوي خپل مالونه چې خلق بن کې د الله د دین نه، فسينفقونها، نو خرج دي کې ثم تكون عليهم حسرة، بیا بدا پدی باندې افسوس شي. ثم يغلبون، بیا بدی کمزوري شي، مغلوب بشي، پیسې به تم ولګي، جنگ به مبيلي. والذين كفروا کسان چې کافران دي، الى جهنم يحشرون، جهنم ته راجم کیږي. ليميز الله الخبيث من الطيب، چې الله تعالی جدا کی پلیت د پاک نه. ويجعل الخبيث بعضه على بعض، او دا پلیتان په یو بل د پاسه کی. فيركمه نصردن دلای کی، فيركمه ډیره ته جوړ کی. سردن دلای خو تاسو پیژنې کنه، موږ چې ماشومان لوبه بم کولې نو دا واړه بل په یو بل باندې راواچول نو یو لوی سلوس پینځل کسان به نه دي، ته موږ سردن دلای ویل، دې ته رکمون وای. حاجی رکامن د وریځ مبارک چې قران وای. فيركمه، په یو بل باندې د پاسه په جهنم کې ډیره کی جميعا ټول. فيجعله في جهنم، دوزخ ته ورواچي. اعاذنا الله من ذلك. اولئک هم الخاسرون، دا کسان تاوانیان دي. قل للذین كفروا، وایا کسان ته چې کافران دي، اينتهوا کدی د نور خبرونه قلار شر دي کفرنا، نو یغفر لهم ما قد سلف، دي ته به بخلی شي هغه خبر چې مخکې تیر شوی دي. و ان يعودوا کدی واپس کیږي د کفر ته، فقد مضت سنت الاولین، بشک تیر شوی طریقه د الله تعالی په مخینو خلقو کې، بیا بوله د عذاب ورکو.
وقاتلوهم وجنگیږي د کافرانو خلاف حتی لا تكون فتنه دا پورې بجنگیږي چې شرک غلبه نه ختم شي د شرک غلبه چې نه ختم شي نو جنگیږي بیا به کله جنگ بند کې چې شرک غالب پاتې نشي او ټوله دنیا کې اسلام غلبه راشي ويكون الدين كله لله او دین ټول د الله تعالی شي نو دین به کله د الله تعالی شي ټول نظام به کله د الله تعالی شي چې کله د شرک غلبه ختم شي او اسلامي حکومت راشي په ټوله دنیا باندې هغه پورې به جنگيږي فإن انتهوا كريما شو فإن الله بما يعملون بصير بشك الله تعالى الذي يعملون خبردار ده وإن تولوا كذي خلق مخواړه فعلموا پرې باندې پوښي ان الله مولاكم چې الله ستاسو مددگار ده نعم المولا ډېر ښه مدد کوونکی ډېر ښه متصرف ده او ډېر ښه کارساز ده ډېر ښه متولي ده ډېر ښه نگران ده ونعم النصير او ډېر ښه مددگار ده دی وته وی چې د انفال نقلار شي دا د الله تعالی مدد دا دومره کارونه الله تعالی وکړو اوس ورته وعلموا انما غنمتم من شيء پوښي چې کوم غنیمتونه تاسو واستري من شيء سما بلغون دیوم فان الله خمسه نو الله تعالی د پاره دغه پنځمه ول رسول او د پیغمبر د پاره ول ذل قربا او د پیغمبر د خپلوانو د پاره او د یتیمانو د پاره او د مسکینانو د پاره او د مسافرو د پاره دا به پیغمبر په اختیار کی اوس د پیغمبر نه علاوه رسول چې پیغمبر نه نو بیا به دوه نقطه نظر دي چا وی د پیغمبر حصہ ده د رشتہ دارانو له ورکي چا وی نه دا د خلیفہ حق ده دواړه نقطه نظر پکې او دا دویمه خبره ډیره زیاته مناسبه ده د پیغمبر رشتہ دارانو له بسوک ورکي د دینه خلیفہ به ول ورکي او نور د خلیفہ په اختیار ان کنتم آمنتم بالله کتاش ایمان راوړې په الله باندې او ما په مدد باندې انزلنا علی عبدنا چې مور علی ګلو په خپل بنده باندې یوم الفرقان په کوم ورځ باندې چې فیصله وشوه یوم التقى الجمعان په کوم ورځ دوه ډلې یو بل ته مخامخ شوې د بدر ورځ والله على كل شيء قدير والله تعالی پر سبحانه قدرت لرونکی دی اذ انتم بالعدوه الدنيا چې کله تاسو په کناره د دغه وادي باندې وي الدنيا چې نږدې د مدینه منورې ته دي د سپو چت زبانی او د دې د مدینه منورې ته نږدې وهم او دا کافران چې بالعدوه القصوى پاغه سبانی پاغه کناره او پاغه غاړه باندې او القصوى چې هغه لري د مدینه د طرف نه دی بل طرف ته نږدې ده والركب اسفل منكم وقافله استاسو نخکته لري تلیوا تاسو له مخامخ سوق رااله لخر او قافله د الله لخکته غره سمندر په غاړه رااله ورسید ولو تواعدتم کتاسو د یو بل سره معاهده کړی چې په دې تاریخ بر یو بل سره ملاویږي 17 رمضان ولسم د رمضان سندو هجری نو کتاسو دا تاریخ مقرر کړی وې نو لختلفتم د یو بل سره اختلاف کړی وې په میعاد پر وخت مقرر کې چا به ویل چې نه دا تاریخ باندې دا بل به یو چا به دا بل به خدا الله تعالی په دې کې رايو ځای کړی ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لیکن الله تعالی مخامخ کړی دی یو بل سره بغیر د میعاد چې وکي الله تعالی کار چې الله تعالی په علم کې شوی دی ليهلك چې تباشي مناسو هلاکان بینتين چې د دلیل په لیاس باندې تباله چې داغه تباہی کار شي اساسو ارسو د دلیل تباہی نه پیژني دغه تباہی پیژني لکه په بدر کې چې وشو ويحيى او ژوندې شي مناسو کو حیام بینتين چې د دلیل په لیاس سره ژوندې دی وان الله سميع عليم لسميع عليم بشک الله تعالی اوریدونکو په وره اذ يريكهم الله في منامك قليلا په دې کې نبی رسول الله خوب لیدل او ما خلکو ته وی ودا لګ دي الله تعالی ودا ته ما ویلو ځکه چې بیا تاسو پاغي ورزړه ورشه وغي په تاسو ورزړه ورشه او چې بیا میدان جنگ کې شوي نو دی تاغي لخ کاری دا وغي ته دی لخ کاری دا مطلب اذ يريكهم الله في منامك قليلا چې کله تا ته خودل الله تعالی دی په خوب ستا کې لګو ولو اراكهم كثيرا او کتا ته ډیر خودلی ویل فشلتم تاسو بیا کمزوري شي وي ولا تنازعتم في الامر او تاسو عملا جګړه کړې په خبره د پیغمبر کې نو تنازع خو دی ونه کړسه وخت دی ونه ویل حاجی آغا اول ذکر سوی وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك باش خو وکو خو عملا خو بیا خبره ومنه لکنه او دلته مطلب دا چې ولا تنازعتم معنا دا چې عملا من بیا تنازع کړی وي عمل بیا سره نه کړی دا معنا شو ولا تنازعتم في الامر او تاسو به عملی تور باندې جګړه کړی وي په منلو د خبره منلو د پیغمبر کې عملا من بیا نه منلی ولكن الله سلم لیکن الله تعالی تاسو بچ کې د دې مخالفت او د فشلنا انه علیم بذات الصدور بشک الله تعالی په دې پاسري پسینو کړي و اذ یریکموهم او چکله خودله و اذ یریکموهم او چکله تاسو ته خودل دا کافرانو اذا التقيتم چکله تاسو مخامخ شوي فی اعینکم تاسو پسترګو کې څنګه ته خودل قلیلا لگا تاسو ته دا کافرانو څخه خود لگ ويقللكم او تاسو کما ولې فی اعینهم داغي پسترګو کې نو تاسو
هغې ته کم ښکاره کولی چې هغې در باندې را زړور شي او هغې تاسو ته کم ښکاره کول چې تاسو هم پرې زړور شئ. لیقضي الله امرا کان مفعولا چې که الله تعالی وکړي یو کار چې هغه څه دی دی کړی شوی، هغه مخکې چې خبره وه نو هغه د بلې موقع خبره وه، دا د بلې موقع چې مخامخ شو. وإلى الله ترجع الأمور، والله تعالی ته به واپس کېږي ټولو کارونو. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اذا لقیتم فئة چې کله مخامخ شئ د کافرانو د ډلې سره فاثبتوا نو بیا ټینګ ودرېږئ. واذکروا الله، الله یادوئ کثیرا ډېر ډېر لعلکم تفلحون چې کامیاب شئ. واطیعوا الله ورسوله، او خبره منئ د الله او د پیغمبر. ولا تنازعوا، او اختلافات مه کوئ، جګړې مه کوئ. فتفشلوا، نو تاسو به کمزوري شئ. وتذهب ریحکم، او ستاسو هوا به ختمه شي. تذهب ریحکم حاجی په دې زمانه کې وایي ټیر به دې پنچر شي، بیا به څه کوې، بیا به څنګه ځي. اصل کې تذهب ریحکم دا د عربی طریقه وه، هوا به لاړه شي. څه معنا ده؟ یعنې دا د بحري سفر یو طریقه ده. بحري سفر به چې کېده نو هغه بادباني کشتۍ به وي، نو چې هوا به نه وه نو بیا به کشتۍ نه شوه تللی. نو دا د سمندر د سفر اصطلاح ده. د سمندر د سفر څه ده؟ لیکن عام طور باندې خلک وایي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی په مسند احمد کې هم دی، بخاري کې هم دی، نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور، زما الله تعالی په صبا باندې مدد کړی دی. او عام د عربی طریقه دا ده چې خلک وایي د فلان کې د خوشحالۍ او د مزو ورځې دي، وایي هبت له ریح النصر، د مدد هواګانې وله چلیدلې دي. دا اصل کې اصطلاح لکه څنګه چې په پښتو کې مونږ وایو یا په اردو کې وایو که نه، وایي د هوا رخ کوم طرف ته دی، وایي د هوا رخ ته ګوري او کار کوي. یا لکه خلک وایي لکه اوښ به په کومه ډډه سملي، دا اصطلاحات دي. اوښ به په کومه ډډه سملي، د هوا رخ ته ګوري، نو دا اصطلاحات دي. وتذهب ریحکم، یعنی د هوا رخ به ستاسو خلاف شي، د هوا رخ به هم څه شي؟ خلاف شي. دا مطلب دی. قرطبی پہ شعر پیش کرے اذا حبت ریاحک فاغتنمها فان لكل خافقة سکون، چې موقع وي د موقع نه فایده والا. دا مطلب دی. وتذهب ریحکم، او حالات بستاسو خلاف شي. واصبروا، صبر کوئ. ان الله مع الصابرین، بشک اللہ تعالی صبر کوونکو مرګره دی. ولا تکونوا كالذین خرجوا من دیارهم، او مکه کې دا کافرانو په شان چې وتلي د خپل کورونه بطرن په مستی وریا الناس او خلکو ته ځان خودو، شرابونه اسکل غړېدو چغې والي. ويصدون عن سبيل الله، او خلک بندول د الله تعالی د دین د غلبینا. والله بما يعملون محيط، والله تعالی د عملونو خبردار دی. یعنی د دې په عملونو باندې احاطه چونکې لري او تباہ کوونکې لري. محيط بهم، تباہ کوونکې لري. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، او چې کله شیطان دی ته وسوسې واچولې، خپل عملونه ورته ښایسته ښکاره کړو. دا معنا هم ټیک ده چې وسوسه یې اچولې وه، او دا معنا هم ټیک ده چې سراقه بن مالک چې دی د هغه په شکل کې ابلیس راغلی و، او دلته د حارث ابن هشام په لاس کې لاس ورکړي و، وایي زه مرګری یم. ځکه دی د بنو بکر نه یارېده، وایي چې دا بنو بکر را باندې چېرته وروسته څه ونه کړي، حمله ونه کړي. نو شیطان دی تیز کړي وایي چې زه خیر دی چې هغه سراقه د ځانه خبر هم نه و. دی چې بیا راله سراقه ته یې ویې لکه ته خو زموږ سره تللی وې هلته په میدان کې بیا ورک شو. هغه وایي روغ یې که لیونی، زه خو ځان له په کلي کې ناست یم. ویې لکه دا موږ سره نه و، وایي نه. نو هغه ابلیس و چې کله هلته بیا جبریل علیه السلام ولیدو، نو بیا د هغه لاس راشوکه وایي زه لاړم. هغه ورته لکه د دې ځای پورې ملګری وی زه اوس پوهېږم چې کار خراب دی، ته نه پوهېږې او زه پوهېږم. دا هم ټیک. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، چې کله شیطان دې دپاره د دې د اعمال ښایسته کړه. وقال، ورته ویې لا غالب لکم اليوم من الناس، نشته په تاسو باندې غالب د انسانانو نه. وإني جار لکم، او زه مرګری یم ګاونډي ما. فلما تراءت الفئتان، کله چې دواړو ډلو یو بل ولیدو، نکص علی عقبیه، په پوندو واپس شو. وقال وی انی بریء منکم، زه ستاسو نه بیزاره یم، ځکه انی ارى ما لا ترون، زه ینم هغه څوک چې تاسو یې نه. ملایکې ولیده، نو دې کې خو رښتیا وویل. او انی اخاف الله، زه د الله نه یېرېږم. دی دروغ وویل، د الله نه که یېرېدی خو توبه به ایستلی وي، د مرګ نه یېرېده. والله شدید العقاب، والله تعالی څخه عذاب والا دی. اذ یقول المنافقون، دا بدر ته چې مسلمانان تلل نه د مدینې منورې منافقانو وی دا اوس وګوره دا ځان وژني، د دې دا خیال دی چې دا خو داسې غټ جنګ و که نه، نو وی دا اوس مرګ له روان دي. واذ یقول المنافقون، اذ یقول المنافقون، چې کله منافقان وی والذین کسان فی قلوبهم مرض، چې په زړونو کې بیماري وه. غر هؤلاء دینهم، د خپل دین په دوکه کې اچولی دي، ځان مرګ له روان دي. وما يتوکل علی الله، چا چې اعتماد وکړي په الله باندې، فإن الله عزیز حکیم، بېشکه الله تعالی غالب او حکمت والا دی. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکة یضربون وجوههم وادبارهم، دی خو به مري که نه،
خو د دې د مرګ به په کوم حالت کې ولو ترى کتالی دلی به اذ يتوفى الذين كفروا چې کله ساخ لیدا کسانو چې کافران دي سوک ته علی الملائکه ملائکه او یضربون وجوههم وادبارهم وهي د دې د مخونه او د دې د املاګانې وګوره دا وحل څنګه دی دا په دنیا کې وای خو ته نه ځکه چې دا عذاب روحاني دی دا عذاب څه دی په دې مخکې مونږ باس کړل وذوقوا عذاب الحريق ورتوای وسکه عذاب د سوځېدو ذالک بما قدمت ایدیکم او دا عذاب دا عمل د وجنه چې تاسو لاسونه مخې کړی دي وان الله په دې باندې پوښي چې الله تعالی نه به ظلم للعباد ظلم کوونکي د بندگانو سره كدأب آل فرعون حالت دي پشان د فرعونانو نه والذین من قبلهم او دا کسانو چې دین مخکې کفروا بیاات الله انکار وکړه الله د آیاتنا فاخذهم الله بذنوبهم الله تعالی ونیول د دې ګناہوں په وجه ان الله قوي شدید العقاب شک الله تعالی سخت طاقت ور دی او سخت عذاب ولده ذالک دا نیول او دا سزا په دی وجه ور کوي بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعم على قوم چې نه دی الله تعالی چې بدلی خپل نعمت چې کړی په یو قوم باندې حتی یغیروا ما بانفسهم تر دې چې دی بدل کی هغه حالت چې دی په خپل ځانونو دی چې الله تعالی چاله یو نعمت ورکی هغه ته نالي کله به ته علی چې یغیروا ما بانفسهم چې دی ځان دغه نعمت قابل و نه ګرځي پاتې نه کی دغه نعمت بے قدری وکي کم نعمت چې الله تعالی چاله ورکی دی مکه والے د پیغمبر ور کړو نو دی د پیغمبر بے قدری وکړه نو الله تعالی ولدار سزا ورکړه ځکه چې دی ځان د قابل و نه ګرځاو چې د نعمت قدر کړي وي دا مطلب شو حتی یغیروا ما بانفسهم چې دی بدل کی هغه حالت چې په دی باندې ده دا نعمت ځان حقدار او لایق پاتې نکی وان الله سمیع علیم والله تعالی اوریدونکو دی او پوهه كدأب آل فرعون ضابطه طريقه دا كدأب آل فرعون حالت دي بشان فرعونيان دي والذين من قبلهم ولا كسان جدين مخي كذبوا بآيات ربهم درودن قالوا آياتنا دخل الرب فهلكناهم بذنوبهم هلاك رديد غناون بوجا واغرقنا على فرعون وفرعونيان تباكلوا غرقهم كلوا وكل كانوا ظالمين ودي طول ظالمان ان شر الدواب بشک ناکار او بدترین په مخلوقاتو کې عند الله الله پر ځمانه الذين كفروا کسان چې کافران دي فهم لا يؤمنون دی ایمان راوړي الذين عاهدت منهم دا کسان ته سره وعده کړی دي دا اشاره چاته ده يهوديانو ته د بدر نه بعد يهوديان هم لږ زړه ورشي نو الله تعالی او دا اشاره کوي چې دا بدبخت دي د دې په اعتماد په وعدو به اعتماد نه کوي وردا وعده خلاف قوم دي دا فهم لا يؤمنون دي ایمان راوړي الذين ذا کسان عاهدت منهم تاسو وعده کړي ثم ينقضون بیا دی وعده ماتي عهدهم خپل وعده في كل مره هرزل وهم لا يتقون او خدای نه یریږي فاما تسخفنهم في الحرب کدا دی بیا منتل په جنگ کې ک جنگ کې سره مخامخ شو کنه فشرد بهم من خلفهم او تر ود دی په سزا باندې هغه سوچ دي نه رستو دي دا سزا ولا ورکا چې څوک اوري او غوګونو لګوتي ورول چې ګوره د محمد صلی الله علیه وسلم د فوت مخامخ کېږي مګوره دام فشرد بهم اتروا پدې عذاب باندې دا سزا ولا ورکه چې وتري په هغه څوک چې دین رستو روان دي لعلهم يذكرون چې دا نور خلق ته نصیحت والی و اما تخافن من قوم خیانه اوس د وعده خلاف ورزي بنکه ته د وعده خلاف ورزي نه کې و اما تخافن من قوم خیانه نو کته یریږي د یو قوم نه د خیانت په باره کې فنبذ الیهم نو ورواچ ودی ته د دا وعده علی سواء برابر په برابر د یو قوم سره د معاهده ده خو استاد خیال له جدي بس کوي وعده به ماتي نو صرف د خطرې په بنیاد باندې به پاغي حمله نه کوي وته صفا وی چې یاره زماستانه خطر ده ما دا خیال له تګنی وعده ماته په ښکار د ما سره وعده کړی ده او پټ په پټه د ما خلاف کاروایی کوي نو ته به چې الکه زما واست په منځ کې معاهده نشته او چې دا دی وته نه ویلي کنه نو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان بینه و بین قوم عهد د چا چې د سره وعده فلا يحلن عقده د دا وعده نه ماتي حتی ينقضي امدها چې د کم تاریخ پورې وعده کړی چې هغه پوره شي او يوم بيد الیهم على سواء یا وتصفا وی چې الکه زما واست په منځ کې معاهده نشته دا به وته وی ان الله لا يحب الخائنين بشک الله تعالی محبت نساتی د خیانت کوونکو سره دا وعدو دا پابنده او دا خیال بم ساتي کنه دا دین دی خجی دا خبر ولا يحسبن الذين كفروا بالکل ګمان دیونه کیا کسان چې کافران دي سبقو دي بزمونه مخکشي انهم لا يعجزون دی مان شي کمزورې کوله سزا به ولا ورک واعدوا لهم ما استطعتم من قوه او تیار ساتره د کافرانو د پاره شمر تاسو طاقت کیږي من قوه د طاقت ومن رباط الخيل وسلې تیاروي ومن رباط الخيل او د تړلو اسونه په دې زمانہ کې هم پکاري دا مطلب دی
ترهبون به عدو الله چې يروي په دې باندې د الله تعالی دشمن و عدوکم خپل دشمن د الله دشمنان نمشته او تاسو مشته کته د دوست وې نو دا بستا به وقفتوبي دا او وسلې تیارول یوازې ردی د پاره چې خامخا به پیولې الکه ټمبم یوازې دې یاره چې د ټمبم په دشمن ورچول څنګه کار دی مې ورچول رستو دي خو تیار کړي یاروي په خو بیا به ساتي اسنه چې امریکایان نه یو شي چرته دا اوس په ګډ باندې دین راغلی دلته او تناشت او د سره ټمبم دی نو ټمبم ته پټي را پټي نو دا شي نه رسول پر دا ته چاله ساتل یوازې هندوان نه ساتل امریکایان دشمنان نه دي ترهبون به عدو الله چې يروي په دې باندې الله تعالی دشمن و عدوکم خپل دشمن و اخرین او نور خلق بم من دونهم الذين علاوه الذين اخاب نور خلق می دلته به تب کې دای دلته به د مکی قریش په ویره او الته به رومیان او فارس والا ویریږي یو دشمن له سزا ورکا او د لر نه بل دشمن په انتظار ناشي چې الله کې غوړې د دې مسلمانانو نزان ساتي غوړې او نن سبا وي مړه دا هم ته اسم ندي خجلا تعلمونهم تاسو معلوم الله يعلمهم الله تعالی پیجنی وما تنفقوا من شيء في سبيل الله او د دې جهاد د پاره چې په وسله کې کومه پیسې ولګي وما تنفقوا من شيء في سبيل الله او څه خرج کې تاسو شي في سبيل الله د الله د دین د پاره مطلب دا ځان له سواله وسله په والي د جهاد د پاره خو د مسلمان د وجلو د پاره نه ورته چا د وجلو د پاره دی له مسلمان ته نر دی نو مسلمان نه وجني څوک به وجني هندو به وجني يهودي به وجني او څوک به وجني امریکانه پوجي به وجني دا څنګه چرته کې اسه غریب راغلی په زمانه نه مړې نه ونی سي دام باندې وره دې په دې نه خو ما ته ویل چې امریکانه وجنو نه وسلې والا وتودون ان غیر ذات الشوكه تكون لكم اچ وسله وسره داغه اچ جنگ له پس راغله وما تنفقوا دام في سبيل الله في سبيل الله پیجنه درسته في سبيل الله وي او خبر نه ده يوفى اليكم دا بتاسو ته پورا ملاويږي وانتم لا تظلمون تاسو رب ظلم نه کیږي دلته ما احاديث نقل کړی دي ښا چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې فلا يعجز احدكم ان يلهو باسمه طول دنیا چې فتح شي کنه وسلې سره لوب نه پرې دي ستفتح عليكم ارضنا طول اسمکه بفتح شي ويكفيكم الله او الله تعالی بدل د دشمن نه پوره شي دشمن به شکست خوري خو چې په ټوله دنیا دین غالب شي نو فلا يعجز احدكم ان يلهو باسمه نو ګوره د دینه کمزور نه شي چې په خپل غش لوبي وکي وسله به بیا هم ساتي بیا او دا به وخت په وخت به را اخلي دا به نه وي دا مطلب دی وان جنحوا للسلم او قدير کاګه صلح تفجنح لها تم ورتور کو خیر ده صلح کا صلح سے گناہ نه وتوکل علی الله الله تعالی باندې اعتماد کوا انه هو السميع العليم بشک الله تعالی اوریدن کې په ویله او یرید او يخدعوک او کدا خلق غواړي تعالی دو قدر کی نو پروای مسات فإن حسبك الله الله تعالی ستاسو لپاره کافی دی هو الذي الله تعالی ذات ایدک بنصره وبالمؤمنین چې ته مضبوط کړي په خپل مدد باندې او په ایماندار په ملګرتیا والله بین قلوبهم مؤمنین چولې دی پسونو کې لو انفقت ما في الارض جميعا کته خرج کې غزمکا هغه چې پسما کې ټول نو ما الفت بین قلوبهم تب من روان چې دی پسونو کې په مال او په دولت مين نه را پیدا کیږي ولکن الله الف بینهم لیکن الله تعالی مینا چولې دی پسونو کې انه عزیز حکیم بشک الله تعالی غالب او حکمت والده یا ایها النبی حسبک الله اے پیغمبر الله تعالی ستاسو لپاره کافی دی ومن اتبعک او دا چا د پاره چې ستاسو تابعدار دي من المؤمنین دی ایماندارونه او یا تا د پاره هغه ایماندارم کافی دی دواړه معنی ټیک دي یا ایها النبی اے پیغمبر حرض المؤمنین علی القتال تیز کوم مومنان په جنگ باندې ایکم منکم 20 صابرون کستاسو ته طرفنا شل کسانی ثابت قدم یغلبو 200 ندی به غالب راځي په 200 باندې غالب راځي معنا دا جنب تختیته ور شروع د سونه وکړه د شلونه دی درې سو دیار لس پکار دي نو قران خو شروع د شونه وکړه د شلونه وکړه دا درې سو دیار لس خو اتفاقی د سره الادین مخ غډیره غزاګان شوی و ایکم منکم 100 کستاسو نسل کسانی یغلبو نو دی بغالب راضی الفن پزربان من الذين كفروا كفروا کافران دي غالب راضی معنا صدا تختبتنا بانهم قوم لا يفقهون د کدا کافران د خلق د دې د سنه خبر نه دی پویږي نه د جنگ د مقصد نه دی خبر دا لوټماران دي اوس الله تعالی اسانی پیدا کړ
الان خفف الله عنكم دا مخینه خبره پرې خو دا اوس الله تعالی تاسو ته آسانی پیدا کړو عالم او الله تعالی ته پته ده ان فیکم ضعف چې پتا کې کمزوري ده اوس طریقه دا شو د قیامت پورې چې فایکم منکم 100 صابره که پتا شو کې سل کسانی صبر کوونکې نو یغلبوا 200 دی بغالب کیږي په 200 باندې یو سړی بر 200 کافرانو نه تختی وایکم منکم 1000 نو که پتا شو کې زر کسانی یغلبوا 2000 دی بغالب کیږي په 2000 باندې باذن الله د الله تعالی په اذن باندې والله مع الصابرین والله تعالی صابرانو مرګره ما کان للنبی ان یکون له اسرا دا هغه د قیدیانو مسله ده چې قیدیان رال نو دوه کسان خو ته په لار کې مړ کړل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وغوښته نو دې ته لغوه کړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته یا رسول الله وسو سره وکړو وی د خدای پیغمبره قومک و اهلک ستا قوم دی او ستا خلق دی استبقهم رحم په وکا لعل الله ان يتوب عليهم الله تعالی بر دې توبه قبول کړي وقال عمر حضرت عمر رضی الله عنه وتوي كذبوك دا خو خلق دی چې تا ته دروغجن وای واخرجوك او ته د کلی نه راستلې وقاتلوك او تاسو سره جنگ کړی قدمهم را مخ کې کا نفضرب اعناقهم دا سټونه تی وا دې قیدیان دا عبد الله ابن رواحه وستا خیال له رضی الله تعالی عنہ هغه یا رسول الله انظر واديا كثير الحطب یو داس درو ګوره چې وچ لرګي پکې ډیر زیاتی یو داس درو ګوره چې وچ لرګي پکې ډیری نفاذرمه عليهم نو دا وتور واچ ولا استړلی او تلاوه ورته چې ژوندې د ټقاره وو چې لم په یخشي دا چاوي عبد الله ابن رواحه سعد ابن معاذ نے تاسو کو وستا خیال له ويا رسول الله د خدای پیغمبره انه اول وقعه لنا مع المشركين دا مشرکین سره دا زمونږ د انصار خو ولنه موقعه چې موږ سره مخامخ شو نو فکان الاسخان احب الی نو زما خدا خو خدا چې داینه توی کا بالکل دا زمکه په خړوب والاسخان كثرة القتل دا وجل غواړي ټولو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د ابو بکر صدیق خبره ومنله او سبال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ناستنو جړلې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی الله عنه راغوي ولې جړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان کاد لیصيبنا فی خلاف ابن الخطاب عذاب قریب وجد عمر ابن خطاب د مشورې د مخالفت په وجه عذاب راغلی ولو نزل عذاب او كعذاب راغلی نو ما افلت الا عمر د عمر نه بغیر ببر څوک نه اخلاص شوی قرطبی وایي نو دا قرآن ما کان لنبی مناسب ندی د پیغمبر د پاره ای یکون له اسرا تر د پاره قیدیانی حتا یسخن فی الارض تر دې چې قتل ونکي او خون ریزی ونکي پزماکه کې اسخان کثرت القتل ته وایي خون ریزی ونکي پزماکه کې تريدون عرض الدنيا تسوال سامان د موجوده ژوند والله يريد الاخره والله تعالی غواړي اخرت والله عزيز حكيم والله تعالی غالب او حکمت والده لولا کتاب من الله سبق کده مخکره طرف نه د الله تعالی طرف نه یو فیصله نه وي چې مخکې تیر شوی دا لمسکم رسیدلې به تاسو ته فيما اخذتم پاغه مال کې تاسو واستل عذاب عظیم ډیر لوی عذاب هغه مخکې فیصله شوه نو چا داوی چې الله تعالی په اجتهادي غلطۍ باندې سنور کوي سزا دا فیصله ده چاوي نه الله تعالی بدریانو له سزا نه ور کوي دا فیصله ده صحیح خبره ده چې خیاري دا خبره هم ټیک دي په اجتهادي غلطۍ ما الله تعالی سزا نه ور کوي دا هم ټیک ده دا خبره هم ټیک ده چې الله تعالی بدریانو له سزا نه ور کوي ځکه د بدر غازیانو ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دي دا هم ټیک ده او اصل خبره ده چې د دینه مخکې سوره محمد نازل ده او په سوره محمد کې الله تعالی دا ویل دي چې حتا اذا اثخنتموهم تر دې چې ویني توی کې نفشد الوثاق نبی او تړه فاما منن بعدو یای اس پرې ده و اما فدا او یات پیسې والے خدای د سنه بعد ویلی اسخنتموهم چې ویني توی کې اوس ویني توی ول څه ته وای نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرامو دا راي واجد او یا قسم ته ملکړو دا به ویني توی ولي دا الله تعالی خو خدا و چې نه دا ولا نه مقرر ټول وجل پکار الله تعالی خو خداوه خو په دې اسخنتموهم په دې مصداق کې خبره رااله چې آیا د اویاو کسانو دا وجل اسخنتموهم وو او کنه د دې باقی دا چې وسره کې نو یله به اسخنتموهم شي نو دا خو اجتهادي خبره شو ورنه د اسخان نه بعد بیا منن و فداء دواړه جایز دي خو اسخان څومره دی نو د نبی علیہ السلام دا خیال چې بس د اویام ته وجلی بد اسخان شو کنه او د الله تعالی دا خو وجنا نو دا خدای پاغه
مصداق او په مقدار کې خبره شو چې مقدار دغه دی که دا دی. نو قرآن خو مقدار نو بیان کړی چې اویا کسه دي که 140 دي، دا قرآن نو ویلي، نو ځکه یې سزا ورنه کړه، په خبره ونه رسېدی. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، خورئ هغه غنیمت چې تاسو اخیستی دی حلال او پاک. واتقوا الله، او د الله نه ویرېږئ، ان الله غفور رحیم، بېشکه الله تعالی بخونکی او مهربان دی. نو غنیمت به خورې که نه؟ نو غنیمت لاړ شه که نه، ورته ووایه ماما انګه راغلي و غنیمت راکئ. یا ایها النبیو، جی غنیمت به څنګه هلې ته؟ امریکایان هلته راغلي دي، ورشه سفارتخانه کې ناست دي، وایه ماماګانو انګه رالو غنیمت راکئ، دا ټوپک یې موږ له راکئ او ډالر یې راکئ او وایه موږ هم خورایان. یا ایها النبیو، ای پیغمبر، قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، ووایه دا هغه چاته چې ستاسو په لاس کې دي کوم قیدیان، ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا، څلوېښت اوقیې یې ترې اخیستې وې که نه؟ پوهېږې په خبره باندې که نه؟ یو اوقیه 40 درهمه ده او 40 اوقیې د یو قیدي نه واغستې. نو دا د مکې معظمې د بنو نجار راله وې د حضرت عباس خو زمونږ خورې دی، پوهېږې په خبره باندې، وې ده ته به مونږ دا فدیه معاف کړو. نبي علیه صلات وسلام ورته وې نه ده ته یې نه معاف کړو، وې دی به خپله فدیه هم ورکوي، پوهېږې په خبره باندې، او دی به د چا هم ورکوي، د طالب، د عقیل ابن ابي طالب او د نوفل ابن حارث، د دوه ورېرونو فدیه به هم ورکوي. 40 اوقیې د جنگ په وخت کې اخیستې وې چې کله یې ګیراوه، پوهېږې په خبره باندې، او دا لاسونه یې لک لک تړلي او زویرګي هم کول، پوهېږې په خبره باندې. بیا به هر حال نبي علیه صلات وسلام به لږ ونې سس کوي، خیر دی، نو لږ یې ورته دا لاسونه سس کړو، زویرګي کړي. نو 40 یې په هغه وخت کې اخیستې وې، او دارنګې دا باقي ته خپل هم ته واغستې، پوهېږې په خبره. وې د دې نبي علیه صلات وسلام ورته وې نه ده ته یې معاف کوو، نه د ده نه به یې دوچند الو. نو د باقي قیدیانو نه 40 اوقیې واغستې، او د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نه 80 خپلې واغستې، او 40 به د چا ورکې؟ د خپل ورېرونو. او 40 اوقیې سونا دا یې ته اخیستې وې په څه وخت کې چې کله یې ګیراو، په هغه وخت کې ورسره وې. نو ده وې زه خو دې چړته کېنولم، نبی علیہ السلام ته وی زه خو دې چړته کېنولم، اوس به د خلکو نه سوال کوم. نبی علیہ السلام یې ته چې راتلې او د فضل مور ته دې وی چې هغه سونه به ځان سره سنبال کړي، وی کومه سونه؟ وی ته چې راتلې د بدر غزا له تا خپلې ښځې ته نه ویلي، د فضل مور ته چې دې وی چې دا سونه به ځان سره کړي او پته نه لګي چې څه حالات به راپېښېږي، نو دا د دې بچو دپاره پوره ده. وی زما دې په خدای قسم په دغه وخت کې خو زما او د فضل د مور نه بغیر بل څوک نه وو، او ما ته د اوسه پورې دا پته نه و، یقین نه و چې ته پیغمبر یې، خو اوس راته پته ولګه ته پیغمبر یې، ځکه تا ته دا چا وویل؟ دا خو الله تعالی ته پته وی، اوس مې یقین راغی ته پیغمبر یې. دا مطلب نو ووایه دې خلکو ته چې ستا په لاس کې کوم قیدیان دي، ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا، که الله تعالی ته معلوم شو ستاسو په زړونو کې څه ایمان او څه خیر، نو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، در به کې تاسو لا ډېر او غوره د هغه څه نه تاسو نه اخیستل شوي دي، ویغفر لکم، او بخښنه به درته وکړي، والله غفور رحیم، او الله بخښونکی مهربان دی. وان یریدوا خیانتک، او که دوی ستا سره د خیانت اراده کوي، فقد خانوا الله من قبل، دوی د الله سره خیانت کړی دی نه مخکې، الله سره دوکه کړې ده. فامکن منهم، نه الله تعالی په قدرت بیا موندو، د الله سره خیانت دا شرک دی کنه. والله علیم حکیم، الله تعالی علم او حکمت والے دی. ان الذين امنوا، بشکا کسان چې ایمان لرلو، وهاجروا هجرت وکړو، وجاهدوا باموالهم، وجهاد کې په خپل مالونو باندې ایمان فسم په خپل ځانونو فی سبیل الله، د الله دین غلبې لپاره. والذین آووا، او هغه کسان چې زی ور کړی دي مهاجرین لا ونصروا، او مدد وسره کړی دی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، دا کسان مرګ دوستان مرګري د بعضو دي، بعضهم اولیاء بعض، ځینې پکې دوستان د بعضو دي، یو بل دوستان دي. والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړو، ولم یهاجروا، هجرت نه دی کړی، ما لکم من ولایتهم من شیء، نشته ستاسو دپاره من ولایتهم د من نصرت او د مدد د دوی نه من شیء څه شی، حتی یهاجروا، تر دې چې دوی هجرت وکړي. ګورئ دلته دوه مسلې دي، یو ته وایي ایمان او بل ته وایي ولایت. نو یو ایمان دی، د ایمان په وجه خو ټول مسلمانان رونه دي، خو ولایت او نصرت او دوستی به د هغه چا کې او مدد به د هغه چا کې چې د اسلامي حکومت شهري. یو سړی د اسلامي حکومت شهري نه دی، په غیر اسلامي ملک کې اوسېږي، نو په دې معنا خو ستا ورور دی چې مسلمان دی، خو که فرض که هغه ته هلته څه مسله وي، نو مدد به یې ته کوې، خو په یو شرط باندې. هغه شرط څه دی؟ چې د هغه په کوم ځای کې اوسېږي د هغه قوم سره ستا معاهده نه وي،
او که دغه قوم سره ستا معاهده وي نو بیا به د هغه خلاف کاروایي ته نه کوې. پاتې شو د کشمیر د مسلمان سره مدد کول. نو ما وی کشمیر د پاکستان حصہ ده. ولې؟ ځکه د تقسیم هند د فارمولې مطابق د اکثریت د مسلمانانو علاقه د پاکستان حصہ ده. نو دا د هندوستان نه دی، دا د پاکستان دی. دنه نو هندو زیاتی کړی دی چې هلته تللی دی. که زه هلته ځم نو زه زیاتی نه کوم. پوه شوې په دې پښتو که نه؟ دا پکې جدا مسله ده. دارنګې ابو بصیر او ابو جندل رضی الله تعالی عنهما چې د سمندر په غاړه ناشو او هغې د مشرکانو قافلې لوټلې، نو په هغې باندې معاهده نه وه. د پیغمبر علیه السلام او د هغې په منځ کې څه وه؟ معاهده وه. خو د دې معاهدې اطلاق په چا نه کېده؟ په ابو بصیر او په ابو جندل رضی الله نه کېده. ولې؟ ځکه دا د ایمان په حیثیت معاهده نه وه، دا د ریاست په حیثیت معاهده وه. په دې پښتو پوهېږئ که نه؟ دا چې څوک اسلامي سیاست نه پېژني اډو په دې خبره اډو پوهېږي نه. د ریاست باشنده نو چې ریاست کومه معاهده کړي هغه پته لاګو ده. خو چې کوم سړی د دې ریاست باشنده نه دی، پاکستان یو معاهده کړې ده، نو د دنیا په هر مسلمان باندې لازمه ده؟ نه، ځکه چې هغه د دې ریاست باشنده وي نو معاهده به پرې لازمه وي. د ریاست باشنده نه وي نو معاهده به پرې نه وي. نو ابو بصیر او ابو جندل چې د سمندر په غاړه اوسېږي نو هغه د مدینې د ریاست باشندگان نه دي. نو که هغې قافلې لوټي نو دا د معاهدې خلاف ورزي نه ده. ځکه خو به د مکې خلکو اعتراض نه دی کړی که نه. تفصیل وروستو راځي بیا. دا مطلب شو چې څو پورې هجرت نه کړي نو ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، د هغې مدد به نه کوي څو پورې چې هجرت نه کړي. وان استنصروکم فی الدین، او که ستاسو نه مدد غواړي د دین په معاملاتو کې، فعلیکم النصر، نو په تاسو باندې مدد لازم دی. خو الا علی قوم، سوا د هغه نه، سوا د مدد نه د هغه قوم خلاف بینکم و بینهم میثاق، چې ستاسو د هغې په منځ کې معاهده وي، نو بیا به د هغې خلاف د معاهدې خلاف ورزي به بیا نه کوي. د خپل ملګري مدد به کوې، خو چې دا ملګری د هغې قوم باشنده وي چې د کوم قوم سره د معاهده ده، نو بیا به د هغه معاهدې خلاف ورزي نه کوې. والله بما تعملون بصیر، والله تعالی ستاسو د عملونو خبردار دی. دا حضرت مرصد رضی الله تعالی عنہ به ته په دې مکه معظمه کې د هغه ځای نه به یې قیدیان راوړو. پوهېږې په خبره باندې؟ نو دا که د معاهدې نه مخکې خو بیا ټیک ده. که د صلح حدیبیې نه بعدي نو بیا به دا معنی والله تعالی عالم چې دا به بیا راوستنه هلته به د سمندر په غاړه باندې به پاتې کول، دلته مکې مدینې منورې ته به بیا نه راوسته، ځکه چې بیا خو دا بد وکړه، معاهده وه. والله بما تعملون بصیر، والله تعالی ستاسو د عملونو خبردار دی. والذین کفروا، کسان چې کافران دي، بعضهم اولیاء بعض، دیم د ځینو د یو بل سره دوستي کوي او تعلقات ساتي. الا تفعلوه، که تاسو دا تناصر ونه کوئ، الا تفعلوه، که تاسو د یو بل سره د مسلمانان مرسته او مدد ونه کوئ، نو تکون فتنة فی الارض، موجوده بشي غلبه د شرک په ځمکه کې، و فساد کبیر، او ډېر لوی فساد به را پیدا شي. نو پکار دا ده چې مسلمانان د کافرانو خلاف یو بل له لاس ورکړي، او چې ته د کافر خلاف خبره کوي او دی په پوزه پړسېږي، نو دا څنګه مسلمان ځان ته وایي بیا؟ والذین آمنوا، کسان چې ایمان یې راوړو، وهاجروا او هجرت یې وکړو، وجاهدوا فی سبیل الله، او جهاد کړي د الله د دین د غلبې دپاره. والذین، او کسان آو چې مدد ورځی وله ورکړي مسلمانانو له، ونصروا مدد یې وکړه د مسلمانانو. اولئک هم المؤمنون حقا، دا پس رښتینې مؤمنان دي. لهم مغفرة، دې دپاره بخښنه ده، ورزق کریم، او ډېر عزتمند رزق دی. والذین آمنوا، کسان چې ایمان یې راوړو، من بعد د دې نه وروسته، وهاجروا قیامت پورې د هجرت او د جهاد سلسله خو به د قیامت پورې روانه وي که نه. والذین آمنوا من بعد، کسانو چې ایمان یې راوړو دې نه وروستو د قیامت پورې، وهاجروا هجرت یې وکړو، وجاهدوا او جهاد یې وکړو، معکم ستاسو سره. نو ستاسو سره څه معنی؟ یعنې تاسو د کوم مقصد دپاره جهاد کوئ، د هغې مقصد دپاره د قیامت پورې څوک جهاد کوي، نو فاولئک منکم، دغه کسان هم د صحابو ملګري دي، دا هم د صحابو نه شمار دي. نو د صحابه هومره مرتبه خو یې نشته، خو ثواب کې خو شریک دي که نه، ثواب خو د جهاد به ورته ملاوي. واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، او رشتہ داران چې دی بعضهم اولا ببعض، ځینې د ځینو نه ډېر زیات نږدې دي، فی کتاب الله، د الله تعالی په حکم کې. ګورې مسله دا وه چې کله د میراث آیاتونه نه راغلي نو انصاري او مهاجر به د یو بل نه میراث وړو، چې د میراث آیاتونه کله راغله نو بیا د هغه خبره ختمه شوه. نو اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، معنا دا ده چې د مهاجرینو د انصار په منځ کې یو نصرت او یو مدد دی، خو اصل کې رشتہ داران د میراث په وجه باندې یو بل ته ډېر نږدې دي. نو القربا تحجب البعدا، الاقرب فالاقرب، چې څوک نږدې دی مړي ته نو میراث به هغه اخلي، د میراث ضابطه چې کله راغله.
ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ پر سبانے پویا دے. ہاں جی خوب درجی کا نور وائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا سورۃ توبہ دا. توبہ پی جنے کنا التوبہ مرتوی دیتا سورت تا مقشقشم وی او دیتا فازحم وی. دا شرمول کئی منافقان و شرمول. دا دی صورت شان نزول دا دے چی پدے کے درے بحاسونم، درے مباحث پدے کے بیانی کی. درے مباحث. اولنے حصہ دا دی صورت چی دا اغا دا پنزم رکو پورے دا. دا پا نہم دا ہجرت بانے چکل نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق امیر الحاج مقرر کو نو دا خطبے ولے گلا چی علتا بخلقو تاویا چی بیا بسوک بربن طواف نکی او آئندہ دا پارا بسوکو دا بیت اللہ حج مشرک بنکی. دا مطلب دویم خطبہ چی کم دا اگا دا شپگمی رکو نوالا دا نہم رکو پوری دا پر رجب سن 9 ہجری کی چکل دا تبوک دا غزا تیاری وا نو دا خطبہ نازل شد. او بیا دا غین بعد دا لسم نوالا دا آخر پوری چکم دا لسم رکو نوالا دا آخر پوری چکم خطبہ دا نو دا تبوک دا غزانا دا واپس ہے. دا دی صورت پس منظر دا دے چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ اکڑا نو بیا دا دنیا خواہ اشاعت خطون لے گل دعوت عام کو دن استحکام امرا پیدا کو مدینہ منورہ کے دن دا ریاست او بہر دنیا تے خطونم لے گل شروع کرو. اگے خطونوں کی بیا دا سے خبر ہوا چی ذات اطلاح تا نبی علیہ السلام دا 15 صحابہ و یو وفد لے گو او پاغی کی کعب ابن عمیر غفاری جواندے راگے او باقی خلقو دائی اوجل. دین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بسرا چکم رئیس دے دا دے رومیانو تحتو بسرا دا رومیانو تحت یو حکومت دا دے مشر شرحبیل نو دتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو الچیو پیغام لے گو حارس ابن عمیر وطا لے گو دا اسلام دعوت ولا ورکو نو دا بسرا دا رئیس لے گو او لگے دا نبی علیہ السلام دا الچیو دا استاذ سکو دا قتل. نبی علیہ السلام دا دی یو حارس ابن عمیر دا بدل دا غستو دا پارا دا دریو زرو کسانو یو دستا تیار اکڑا و دا حارس ابن شرحبیل مقابلے تے ولے گلا اغولا 1 لاکھ کسان مقابلے لرا ولے گل. دا موتا پا مقام بانے دا دریو زرو دا یو لاکھ کسانو مقابلہ وشوا خود دا یو لاکھ کسانو پر دریو زرو بانے کامیابی حاصل نکڑا. رومیانو تا پتا ہو لگے دا چی دا قوت خس معمولی قوت نہ دے دا خو برای راسی و قسم لدى روم سر ٹکرو. دا دی اتم کال دا واقعین بعد دا غزوه موتا پا اتم کال بانے وشو. دا دین بعد بیا دا روم بادشاہ او لگے دو او اغد نبی علیہ السلام دا مقابلے دا پار دا 1 لاکھ فوج تیار کر تبوک پا مقام بانے او نبی علیہ السلام دا غیب پتہ او لگے دا او دلتا نبی علیہ السلام تیاری شروع کرا. دا غزوه تبوک تیاری وا. عام عادت دا نبی علیہ السلام بداو چی مخ کی بیدہ سے اعلان نکو چی چرت بزو خود دی تبوک کی خصفاوی ویزو دا رومیان مقابلے لا. موسمم دا گرمے ہو حالاتم درست نو قحط زمانم و منافقانم دیر جا سازشون بکول خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تیاریر پرجوش شروع او بیا آخر کار تبوک تا لارو دیر زر کسان ورسر لارل او چی التا ورسیدل نو دا روم بادشاہ هرقل چی دے اغا فوجی نا واپس کرو. نبی علیہ السلام نا او یرید پا دیبانی پویدو چی دا پیغمبر مقابلی تا نشم ذکر چی دا نبی علیہ السلام صداقت معلوم شوی دا چی کم خط لے گلے نبی علیہ السلام چی کم خط لے گلے دے دا روم بادشاہ قیصر تا خط اغلستے او دا نبی علیہ السلام دا نبوت تا صداقت یقین دا در آگلے دا بلا خبر دا حکومت دا بشکول دا پارا دخپل اگا ایمان چی دینو اگا دباو کو حکومت واقع وی حکومت برانا لارش داغی تذکرہ بچر تراش. بیا نبی علیہ السلام علتا شل روز دیرشو او خواهوشا چکم نوابے وی اگا نوابے دا نبی علیہ السلام دا زان سرا ملاو کرے او دا اسلامی حدود حکومت سرحدات چدین اگا دا روم سرحد تا ورسیدل. دا غزے کی چی سرو پینزو دومت الجندل وغیرہ وغیرہ دا سنور علاقی چی بھی نو دا علاقی نبی علیہ السلام پر خپل حکومت کے شامل کرے او دا نبی علیہ السلام دا سرحد دا حکومت سرحدونا برای راست دا رومیانو دا سرحد سرا او لگے دل. نبی علیہ السلام پا دے اکتفاع کرا واپس راگ چی واپس راگے پا دے کہ دا غزا خلاف چکم سازشونا دا تبوک دا غزا پر تیارے کے کیدل
پاغي کې دوه خبرې ډېرې زیاتې اهمې وي. یو دا چې سویلم نومې یو یهودي و، د هغه په کور کې به میټینګونه کېدل، نو نبي علیه السلام د هغه کور وسوځو. او دویم دا چې دا مسجد زرار چې جوړ شوی و د جومات په نوم باندې، پوهېږې په خبره باندې، نو هغې کې به هم د جهاد خلاف خبرې کېدې او د جهاد خلاف به پای کې سازشونه کېدل. ابو عامر راهب یو عیسائی و، هغه به پکې وسلې تقسیمولې. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه جومات هم وسېزو. دا د هغې مختصره غوندې خبره شوه. سورة توبه ورته په دې وجه وایي چې په دې کې د هغې کسانو توبې د قبلېدو ذکر دی چې کوم کسان د جهاد نه پاتې شوي مخلصینو، خو د کمزورۍ په وجه. ابو لبابا رضی الله تعالی عنه او د هغې یو څو ملګري وو، هغې خو د نبي علیه الصلاة والسلام د راتلو نه مخکې ځان په ستنو پورې تړلی و او بیا نبي علیه السلام پرانسته، توبې قبوله شوه. 3 کسان پکې داسې وو چې هغې سره نبي علیه الصلاة والسلام 50 ورځې خبرې بندې کړې، 50 ورځې بعد بیا د هغې د توبې د قبلېدو ذکر راغی. کعب او هلال ابن امیه او مراره بن ربیع، دا هغه 3 کسان د ابتدایي خبرو کې، د ابتدایي تا کم تقریبا 15 رکوع چې دي، اولنی 15 رکوع، په دې کې الله تعالی د بعضې شرکي عقیدو او د بعضې شرکي رسمونو ردونه به کوي چې بیت الله شریف اوس قبضه شوی دی، په 8م کال باندې مکه فتح شوه، په 9م کال باندې حضرت ابوبکر صدیق د حاجیانو امیر مقرر شو چې دا اعلان پکې وکړي چې آینده دپاره به پیغمبر علیه السلام حج ته راځي، نو ګورئ مشرک دی بیا رانشي د حج کولو دپاره. او بعضې ډېرې قیدې داسې وي چې هغې هلته منسوخې کړي، بعضې د معاهداتو د منسوخۍ اعلان یې وکړو. د دې معاهداتو د منسوخۍ د اعلان دپاره نبي علیه الصلاة والسلام حضرت علي لیږلی و. بعض روایاتو کې راځي ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې باندې خفه شوی و، نو نبي علیه السلام ورته وایي چې دا تا ته پته ده چې خلک د معاهدې کول یا د معاهدې منسوخ کول د سړي د رشته دار نه دا خبره مني. نو حضرت علي رضی الله عنه زما رشته دار دی، د بچي په ځای مې دی، نو خلک د هغه په خبره باندې په دې معنی اعتماد کوي چې دا زما د کور سړی دی. او د عام خلکو د عربو عادت او ته امیر الحاج، نو امیر الحاج ابوبکر صدیق و. البته د عرفې په ورځ باندې اعلان د دې آیاتونو چا وکړو؟ حضرت علي رضی الله تعالی عنه. بسم الله په دې کې ولې نه لیکل شوی؟ چا وی د دې وجه دا ده چې د معاهدې په ختمېدو کې به بسم الله نه وه، چا وی په دې کې براءت لفظ راغلی دی ځکه په دې کې د مشرکینو نه د براءت اعلان دی. صحیح خبره دا ده چې کومه امام رازي رحمه الله کړې ده هغه دا ده چې جبريل علیه الصلاۃ والسلام به د هر صورت په ابتدا کې بسم الله راوړه، خو د دې صورت په ابتدا کې بسم الله نه راوړي. دا د دې خبره یو مزید اعلان دی چې قرآن مجید بالکل د الله تعالی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هدایاتو مطابق مرتب دی. په دې کې یو خبره هم د هدایاتو نه اخوا دی خوا نه ده. براءة من الله ورسوله، اعلان د بیزاره دی د الله تعالی او د پیغمبر د طرفنا الی الذین کسانو ته عاهدتم تاسو سره وعده کړی د من المشرکین د مشرکانو نه. دې کې مطلب څه دی؟ 2 خبرې یادې وساتئ. دې 9م کال باندې چې په ذوالقعده کې دا اعلان کیږي، نو دې معنا دا ده چې کوم خلک چې د هغې سره معاهدې شوي دي او هغې معاهدې خلاف ورزي نه ده کړې، نو هغې خو به د خپلې مدې پورې د هغې معاهدې برقراري. خو چا سره چې معاهده نشته یا په دې 4 میاشتو کې د هغې د معاهدې ټیم ختمېدونکی دی، نو د هغې دپاره دا اعلان دی چې صرف 4 میاشتې به تاسو ته انتظار وي، په دې 4 میاشتو کې فیصله وکړئ، یا په دې عربو په دې حدودو کې دننه پاتې شئ نو مسلمانان به پاتې کېږي، او یا به د عربو د حدودو نه وځئ. په دې خبره تاسو پوهېږئ جزیرة العرب چې ورته وایي، په هغه زمانه کې چې کوم عربو دې خوا د یمنه پورې، دې خوا د تبوک د سرحده پورې، هغه خوا د بحرینه پورې، دې خوا د بحر احمره پورې، بس دا د جزیرة العرب حدودو. دا اوس چې کوم عرب دي دا خو بیا ډېر زیات وسیع شو، دا خو د فتوحاتو نه بعد بیا عرب وسیع شو. په هغه زمانه کې جزیرة العرب دغه وه. دا جزیرة العرب د مکې حریم دی، د مکې حریم دی. نو د دې معنا دا ده چې په دې کې به غیر مسلم سړی یهودي که عیسائی که مشرکي دا په دې کې مستقلا نه اوسېږي، دا دې ځای کې مستقلا د دې اوسېدل بند دي، دې نه علاوه دې اوسېږي ځکه دا د اسلام مرکز دی. بس دلته به هغه کسان اوسېږي چې په دې عقیده وي. اوس هم دا حکم دی لا یبقى فی جزیرة العرب دینان، په جزیرة العرب کې به 2 دینونه نه وي، یو دین به دا مطلب. فسیحوا فی الارض 4 اشهر، وګرځئ په ځمکه کې 4 میاشتې، واعلموا په دې باندې پوه شئ انکم غیر معجز الله، چې تاسو الله تعالی لره کمزوري کوونکي نه یې، وان الله مخزي الکافرین، او الله تعالی شرمونکی دی د کافرانو. واذان من الله ورسوله، او اعلان دی د الله او د رسول له طرفنا الی الناس خلقو ته یوم الحج الاکبر، د حج په ورځ. حج اکبر حج ته وایي او حج اصغر عمرې ته وایي.
دا امیان حاجی اکبر دی ته وایي چې عرفه جمعې په ورځ راشي. نو دا ردي وایي چې زه په کوم کال تللی مو نو په کال حاجی اکبر و وایي هر څوک چې ځي په کال حاجی اکبر حاجی اکبر حج ته وایي او حاجی اصغر شا ته وایي عمرې ته وایي. څه اعلان دی چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله چې الله تعالی او دا رسول به مشرکین نه بیزار دي. فإن تبتم کتا ستوب ویستا فهو خیر لكم دا بدل خی. وإن توليتم كما هم واړو فعلموا په دې باندې پوښی انکم غیر معجز الله چې تاسو الله تعالی راجز کوونکی نه او بشیر الذين كفروا او زیر ورکا کسان چې کافران دي بیا عذاب الیم دردناک عذاب الا الذين عاهدتم من المشرکین سوا دا کسان تاسو سره وعده کړل د مشرکین ثم لم ينقصوكم شيئا به تاسو سره کمه نه کړی شی ولم يظاهروا عليكم احدا او مدد نه کړي استاسو خلاف د اچافاتم الیهم عهدهم نو پورا کې دي تر دې وعده د مدد عهدهم پورا کې وته دی هغه وعده الی مدتهم د مدې پورې چې څومره مدت پاتې ده نو هغې ته سوایا مځکه چې هغې مخالفت نه دی کړی. ان الله يحب المتقین بشک الله تعالی محبت ساتي د متقیانو سره. فاذا انسلخ الاشهر الحرم چې کله دا څلور میاشتې تېرې شي دا عارضي طور محترم دي هغه اشهر حرم نه دي مراده دا عارضی طور چې محترم شي چې څلور میاشتې د ذوالقعدې نه والا ذوالقعده ذوالحجه محرم او سفر دا څلور میاشتې تېرې شي. فاقتلوا المشرکین وجنې مشرکان حیث وجدتموه چې کوم ځای کې بیا مومې وخذوهم ونیسئ واحصروهم راګیر کړئ وقعدوا لهم کل مرصد او په هره مورچه کې ورته کښېنئ. فان تابوا کړي توبه ویستا واقاموا الصلاة او منځ قایم کو واتوا الزکات او زکات یې ورکړه فخلوا سبیلهم نو لارې بیا پرېږدئ بیا ویې زخر چې زکات نه ورکوي نو هغې سره به جنګېږي. چې چا زکات د ابوبکر صدیق په زمانه کې نه ورکړی نو هغه د دې خلکو د جنګ خلاف دا آیت په دلیل کې پیش کړو. ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخون کې مهربان نه. وان حد من المشرکین استجارک په دې زمانه کې دنه کې یو مشرک ستانه پناه واغستا نو فاجره پناه ولا ورکا پناه اوختنه پناه ولا ورکا حتی يسمع کلام الله چې واورید الله تعالی خبره. مشرک دی نو راي ولا دلته درس تکینه او قران ته قصې وته د ملنګانو مکوا قران به وته بیانې. فاجره پناه ولا ورکا حتی يسمع کلام الله چې د الله خبره واوري. ثم ابلغه ما منه بيد خپل لا من غزيت ورسوا ذلك بانهم قوم لا يعلمون دا په دې وردا شخل دې دا نه پويږي نه پويږي په قران. كيف يكون للمشركين عهد دا اوس وجه دا معاهده مسره ولې ماته کړې ځکه چې د دې په معاهدو سره اعتماد نشته. البته بعض خلک پکې داسې دي چې دا غي په معاهدو اعتماد لکه بنو مضرا بنو مدلج دا نو دا غي خبره بیا رستو کوي. كيف يكون للمشركين عهد څنګه بشنه مشرکین لپاره پرواله د وعده عند الله د الله پنځ عند رسول او د پیغمبر پنځ الا الذين سوا دا کسانو عاهدتم عند المسجد الحرام چې تاسو سره وعده کړی د مسجد حرام په خوا کې بنو زمره او بنو خزاعه دي سره په صلح حدیبیه په موقع باندې معاهده شوی. فمستقاموا لكم سو پوری دي تاسو د پاره کلک ولار دي په معاهده باندې فاستقیموا لهم تاسو متکلک ودرېږئ. ان الله يحب المتقين بشک الله تعالی محبت ساتي د متقینو سره. كيف وان يظهروا عليكم دا نور وسیاده كيف د دې د پاره بد وادي پابند څنګه شي وان يظهروا عليكم کدي پتا سو غالب را يظهروا معنا صدا غالب را لا يرقبوا فيكم لحاظ نک استاس مبارک الا درشتي ولا ذمه ند معاهده يرزونكم بافواهم تاسو خوشالي په خپل وتابا قلوبهم وسن انکار کوي واکثرهم فاسقون اکثر بدی کې نافرمان دي. اشتروا بیاات الله ثمنا قليلا دي اخلد الله تعالی د ایتونو مقابله کې دنیا خو خدا آیاتونه دي. فصدوا عن سبيله نو بندي خلق د الله د دین د غلبینا انهم ساما كانوا يعملون دي بد عمل کوي. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه انتظار نکي د مؤمن مبارک الا د دوسته درشتي ولا ذمه او د معاهده او د وعده او اولئک هم المعتدون او دي زیاته کوونکي. فان تابوا كتوبه ويستا وقام الصلاه او پزان لازم کچ مون بکو پزان لازم کچ مون بکو پاسات بیا د مستویه بنئ د سنجو ته شابه اوس منځو کا نه خو بدن دا لازم کی واتو الزکات او پزان دا لازم کی زکات بور کو فاخوانکم فی الدین استاسرون دی په دین کې ونفصل الآیات او موږ په تفصیل باندې بیانو آیاتنا لقوم یعلمون دا خلق د پاره سو پزان پوي. وان كسوا ايمانهم وكدي ما تکړي خپل وعده من بعد عهدهم پس د دین تاسو ری وعده کړی او تانو فی دینکم استاسو په دین باندې اعتراضونه وکړو. فقاتلوا ائمه الكفر نو جنگيږي د کفر د مشرانو سره دا بیا مشران دي نور. انهم لا ايمان لهم د دې په وعده اعتبار نشته لعلهم ينتهون چې دی واپس یو منشي. الا تقاتلون ولا تاسو نه جنگيږي قوم د خلکو سره نکسوا ايمانهم چې دی وعده ما تکړي دي وهم باخراج الرسول او اراده کړل په ایستو د پیغمبر. ګورغه قریش چې د پیغمبر د وستو فیصله کړي واخو
مسلمانان شو مکه خو فتح شوه نو دا څوک دي چې همو به اخراج الرسول وای دي د مدینې نه وباسي کنه دا نور کافران چې دي هغه قریش خو د مکې نه ایسته او همو به اخراج الرسول او د نور کافرانو چې دي اراده کړې دا پیغمبر د مدینې نه مسکی وباسي وهم بدوكم اول مره ودي پتا شروع کړل اول ځلې اتخشونهم لتاسو دین یریږي فالله حق تخشون الله تعالی دې دیار حقدار دې تاسو ته یریږي ان کنتم مؤمنین تاسو ایماندار قاتلوهم د دې خلاف او جنگيږي يعذبهم الله بايديكم الله تعالی بدیل عذاب ورکی تاسو بلا سنمانه تاسو بلا سبول عذاب ورکی ويخزهم وديب وشرمي وينصركم عليهم وتصل بمدد دركي ويشفي صدور قوم مؤمنين او الله تعالى بشفاء وركي سينو د قوم ایماندار او تاسو به پیخشي ويذهب غيظ قلوبهم والله تعالى بدركي غسر دي مسلمانانو مسلمان دي ته وای دي د کافر ته په لکه شي غصه بي ويتوب الله على من يشاء وتوب الله تعالى توفيق وركي غچاته جدا غیر ادشي والله عليم حكيم والله تعالى علم حکمت والده ام حسبتم ان تتركوا استاذ خدا ارمان دي چې مونږ د په قلاره پرېدا دا څه نه کیږي کنه ول استاسو دا ګمان تاسو په خو دي شي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لا ترسبوا نه جدا کړی الله تعالی کسان چې جهاد کوي پتا سو کی ولم يتخذوا نه دي ولې من دون الله سوا د الله نه ولا رسوله او نه سوا د پیغمبرنا ولا المؤمنین او د ایماندارونو بغیر ولی جاز ان د پر رازداران او دوستان والله خبير بما تعملون الله تعالی خبردار دي استاسو د عملونه ما كان للمشركين يامروا مساجد الله دا حضرت عباس چې قید وکنه نیوزل دی په منځ کې خبره کړي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره باس کو نو باس کې دا خبره رااله چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ له پیغور د ورک چې ګوره تا کفر کړی دی پیغمبر نه منی توحید نه منی دا نه منی او تقته رحیمی کې صله رحمی کټ کې نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ په خبره وکړنو نو ورته وی چې زمونږ بد بیانوي او زمونږ خنه بیانوي زمون بد بیانوي او خم نه بیانوي نو حضرت علی او ترا پاسې د وی خطا سم په کله خکارونه کله کله کوي وی الکم محاسن استاسم لا سخکارونه شتا وی او عباس رضی الله عنه حضرت علی وته تاسو سخکار کوي وی ګورا ان لنامر المسجد الحرام من مسجد حرام جوړو ونحجب الكعبه او د کعبه حجاب او د کعبه غلاف جوړو ونفك العاني او چې چا قیدی او دارنګي قرضدار نو هغه د قرض نه او د قید نه خلاصو او دارنګي ونسق الحاج او حجيان له بو ورکو او ستوان له ورکو نو ولدا زمونږ نه کوي نه دي نو فنزلت هذه الايه ردا عليه نو دا آیت نازل شو په حضرت عباس په خبره را دو کو چې دا د سره نه کوي نه دي د ایمان په مقابله کې نه کوي او د جهاد په مقابله کې دا پیش کې اجعلتم ما كان للمشركين ندی مناسب د مشرکانو د پاره ایامرو مساجد الله چې دی جوړ کړي د الله تعالی جماعتونه شاهدین علی انفسهم بالکفر چې گواہی په خپل ځان باندې په خپل کفر او په خپل کفر گواہی کوي او جماعت هم جوړي اولئک حبطت اعمالهم د خلق عملونه برباد دي او په النار هم خالدون او په جهنم کې به همیشه وسیږي انما یامر مساجد الله بشک جوړي د الله جماعتونه مناسک امن بالله والیوم الاخر چې ایمان لري په الله او په ورځ وروسته واقام الصلاه او منځ قائم او زکات او زکات ورکي ولم يخشى الا الله او د الله نه علاوه د بل چانه نه یریږي فعسى اولئک ان يكونوا من المهتدين قریب ردا کسان د سمیلار مندون کو نشي اجعلتم سقايه الحاج ولتاسو غرزوي وبور کول حاجان الله واماره المسجد الحرام او جوړول د مسجد حرام کمن امن بالله پشان د عمل الله چا چې ایمان وروړي په الله باندې واليوم الاخر په ورځ ورسته وجاهد في سبيل الله او جهاد کې د الله دین د غلبې لپاره لا يستوون عند الله دا برابر نه د الله تعالی په نسبانه والله لا يهدي القوم الظالمين والله تعالی هدایت نه کوي ظالمانو خلقو ته الذين امنوا کسان چې ایمان وروړي وهاجروا هجرت او وجاهدوا في سبيل الله او جهاد کو د الله دین د غلبې لپاره بیا مال ایمان پسیم په خپل مالونو په خپل ځانونو اعظم درجه عند الله د دې ډېر اوچته مرتبه د الله په نسبانه اولئک هم الفائزون او دا کسان دي کامیاب دي يبشرهم ربهم برحمه منه زیر بور کې دی له دې رب خپل رحمت باندې ورضوان نو په خپل رضا او جنات نو په داسې باغونو لهم فيها نعيم مقيم چې په دې لپاره پای کې نعمتونه همیشه خالدین فيها ابدا همیشه په کې اوسېږي تل تر تل ان الله عنده اجر عظیم بشک الله تعالی سره ډېر ثواب دی یا ایها الذين امنوا بیاد جهاد آداب یا ایها الذين امنوا ایماندارو لا تتخذوا آباءكم واخوانكم اولیاء من شیخ خپل پلارانو خپل دوستانو
خپل رونه دوستان ان استحب الكفر على الايمان کدی غره کفر په مقابله د ایمان کې ومن يتولهم چا چې سره دوستی وکړه منکم پتا سو کې فاولئک هم الظالمون دا کسان بیا ظالمان دي قل ورته وایا ان كان اباؤكم وابناؤكم کبي استاسو پلاران او استاسو زامن و اخوانكم او استاسو رونه وازواجكم او استاسو بیبیان وعشيرتكم او استاسو قام قبيله واموال اقترفتموها او هغه مالونه چې تاسو کسب کړی دی ګټلم دي او تجارت تخشون کسادها او هغه تجارت چې تاسو یریږئ دا غي د نقصان نه او مساکن ترضونها کورونه چې تاسو ډیر زیات خوښ دي دا ټول ارسسي احب الیکم دا تاسو ته خوخي من الله ورسوله دا الله او دا رسولنا وجهاد فی سبیله او دا الله تعالی په لار کې د جهاد کولنا د جهاد نه مراد کوم جهاد دی اسه اخوا دی خوا کول دي کې جهاد او غزا یادې سوره توبه ده فتربصون انتظار کوي حتى یاتی الله بامره چې الله د عذاب راولېږي فیصله والله لا يهدي القوم الفاسقين والله تعالی لار نه کوي او هدایت نه کوي القوم الفاسقين نافرمان خلقتا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم